الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو زمید الله دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین پر پروفیسنل نسل پښتون جازي دی د معمول مطابق زمونږ دا سلور او یایم نمبر پروګرام دی. زمونږ دا پروګرام د افطار فورز لایف پروګرام نشر کیږي او دا فقهي پروګرام وي. په دې کې شرعي مسایلو حل هغه مسلمانانو مؤمنانو ته په دې کې زمونږ د دارالفتاء نگران و رئیس استاد العلماء استاد المفتی حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات العالیه دې ورته د شرعي مسایلو حل وړاندې کوي. زمونږ په دې پروګرام کې چې کوم مسایل د واتساپ یا د میسنجر یا د خط په ذریعه کوم خلکو را لیدلي دي هغه مسایلو جواب هم په دې کې پیش کوو. دې نه علاوه لایو پروګرام کې د کمنټ په ذریعه کوم مسایل چې د هغې جوابونه هم سیب دامت برکات العالیه وړاندې کوي. دې سره سره زموږ په دې پروګرام کې څوک چې لایو کال په ذریعه باندې ټلیفون وکړي او لایو کال په ذریعه باندې شامل شي د هغوی پروګرام هغه مونږ د هغې چې کوم سوالات دي په پروګرام کې فورا د هغې جوابونه هغې ته مفتي صاحب پیش کوي. زموږ د پي ډي سي ایل د هغې لیکه چې کومه ده د هغه پي ډي سي ایل نمبر ځان سره نوټ کړئ 09152303330 091 5230 د زموږ د پي ډي سي ایل نمبر دی. په دې نمبر باندې تاسو خپل مسایل پوښتنه کولی شئ. انشاءالله مفتي صاحب به په دې پروګرام کې په لایو پروګرام کې تاسو ته ستاسو د مسایلو پوښتنو جوابونه انشاءالله وړاندې کوي. زموږ بعضې مسایل داسې دي هغه بار بار چونکې زندګۍ سره تعلق لري او بار بار د هغې پوښتنې کېږي نو هغه سوالونه هغې جوابونه حضرت مفتي صاحب موږ یو ځل چونکې د هغې جوابونه شوي دي نو د دارالفتاء زموږ چینل دی د یوټیوب مفتي غلام فرید په نوم باندې تاسو هغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله ډېر مسایل داسې دي چې بار بار ستاسو ضرورت راځي نو تاسو ته به هغه سوالونه هلته کې په یوټیوب چینل کې کوم نه ملاویږي هغه ځای تاسو استفاده کولی شئ. دې نه علاوه زموږ دا پروګرام چونکې دا د الله رضا دپاره نشر کېږي نو خپلو زیات نه زیات ملګرو سره کوشش وکړي چې زموږ دا پروګرام زیات نه زیات ملګرو سره شیر کړي. یو مسله څوک یې زده کړي نو دا صدقه جاریه ده ستاسو دپاره. څوک خلک بېګانې شیر کړي څوک یې باندې نور د ګمراهي څیزونه شیر کوي. راځئ چې موږ یو عهد وکړو او د الله رب العزت د رضا دپاره د الله خوشحالولو لپاره او د ثواب په نیت باندې دا پروګرام څومره زیات ملګرو سره شیر کولی شو چې شیر کړو. ځکه د دې شیر کولو په ذریعه باندې تاسو څومره ملګري دي هغې ته به دعوت ورسېږي هغې به مسایلو پوښتنو کې دغه مسایلو زده کړې سره به ستاسو هم پکې ثواب وي. چونکې زموږ دا پروګرام الحمدلله اندرون ملک سره سره بیرون ممالک کې هم الحمدلله په امریکا کې افغانستان کې سعودي عرب کې قطر بحرین اماراتو کې ډېر زیات ممالک الحمدلله بهر ملکونه داسې دي چې زموږ لسنر هلته موجود دي. زموږ پروګرام باقاعده اوري موږ ته کالونه کوي پوښتنې کوي تپوسونه کوي. په دې وجه باندې کوشش کوئ چې زیات نه زیات ملګرو سره دا پروګرام شیر کړي او زیات نه زیات ملګرو ته د پروګرام خپرونه ورسېږي. دې نه علاوه زموږ دارالفتاء والقضاء پېښور چونکې دلته کې موږ سره د متخصصینو دپاره داخلې هم شروع کړي دي. علما حضراتو ته موږ داخلې ورکوو او د علما حضراتو د تخصص دپاره چې کوم دی هغه داخلې شروع دي. الحمدلله موږ سره په دې کال تقریبا 25 علما حضرات په تخصص کې داخل شول او فلحال داخلي جاري دي. لا موږ داخلي بند کړي نه دي نور هم را روان دي. زموږ ترتیب الحمدلله ډېر مزیدار ترتیب دی. د اندرونو ملک سره سره بین الاقوامي سطح باندې الحمدلله آنلاین کلاسونو ترتیب هم موږ برابر کړی دی او آنلاین هم زموږ داخلي شروع دي. بهر ملکونه هم الحمدلله موږ سره داخلي شوي دي. دا زموږ د دارالفتاء په پوره ملک الحمدلله په مدارسو کې اعزاز دی. زموږ بین الاقوامي علما حضرات هم موږ سره الحمدلله داخلي کړي دي. نو حضراتو په خدمت کې درخواست دی چې زموږ دا پروګرام زموږ دارالفتاء سره تعاون جاري ساتي او د دې پروګرام په خپرولو کې خپل پوره کوشش کوئ چې زیات نه زیات ملګرو سره دا پروګرام شیر کوئ. زه د دارالفتاء نگران او رئیس استاد العلماء حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات العالیه په خدمت کې درخواست کوم د پروګرام باقاعده آغاز کوو. زموږ سره اولنۍ پوښتنه یو ملګري کړې دی جي یو کس پوښتنه کړې ده هغه وایي چېرې یو کس خپلې ښځې ته ووایي که ته فلانکي ځای ته لاړې ته په ما باندې طلاق کوي خو اوس هغه خاوند چې کوم دی هغه خپیمانه دی وایي چېرې دا خو زه په دې خپیمانه یم او واپس خپله خبره اخلم دې وایي چې اوس آیا دې باندې دا طلاق واقع کېږي که نه واقع کېږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. څوک چې خپل زنانه ته دا ووایي چې که ته دې ځای ته لاړې یا دا کار دې وکړو نو په ته په ما باندې طلاق نو دغه شرط او دغه طلاق بیا واپس نشي اخیستلی
چې سبا ورته وي زه خپله خبره واپس اخلم دا واپس نشي اخیستلی بلکې دا زنانه که عمر بر کې دغه کار وکړو چې کم کار سره دغه طلاق مشروط دی نو د دې ښځې طلاق غورځېږي د دې نه بچ کولو دپاره چې طلاق ونه غورځېږي طلاق چې نه غورځېږي دې نه بچ کولو دپاره یو طریقه کار علما کرام لیکي دغه دی چې څوک داسې مشروط طلاق واشي معلق طلاق نو هغې نه ځان بچ کوي نو داسې کار دی وکړي چې اول دی طلاق باین وغورځوي چې کله بیا عدت تیر شي نو ښځه د هغه کار وکړي چې ښځه کله دا کار وکړي نو بیا د نوه نکاح وکړي تجدید نکاح وکړي ځکه چې طلاق باین نه بعد چې عدت تیر شي نو بل طلاق نه غورځېږي ښځه که دا کار وکړي خو دې دپاره خپل عالم نه خپل جماعت امام صاحب نه خپل مدرسې عالمانو نه تپوس وکړه یا طلاق باین طریقه کار درته وښیي نو دا هیله چې کومه ده په دې هیلې مطابقه تا د طلاق نه بچ کړي نوره طلاق واپس نشي اخیستی یو ځل چې طلاق خبره وکړه چې ښځې ته مې په دې شرط باندې طلاق دی نو دا ټول عمر دپاره طلاق دی دا واپس نشي اخیستلی قاري نجیب الله صاحب زموږ دارالافتا ته سهار تشریف راوړی و الله پاک دې د مدرسه کامیابه کړي الله پاک دې د په علم کې عمر کې برکت واشي او موږ ته سلام را لېږلی دی قاري نجیب الله صاحب شقص نه تخته بیگ نه جزاکم الله عبدالله مدني سلام کړي دعا درخواست کړي الله پاک دې ستاسو ټولې مسلې حل کړي الله دې زړه مرادونه پورا کړي ابراهیم ارمني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مفتی صاحب دعاګانو کې درخواست ابراهیم ارمني صاحب الله دې زړه مرادونه پورا کړي الله دې خوشحالي نصیب کړي فرحت الله خان صاحب څه فرمایي دوی چې مفتی صاحب لعنت پچا باندې کولی شي نن سبا لعنت پچا باندې ډیر زیات شوی دی لعنت پچا باندې کولی شي لعنت چې صریح کافرانی په هغې باندې کولی شي ځکه قرآن کې الله فرمي چې د کافرو باندې لعنت الله وی ملایکې پې وی مؤمنان یې پې وی کافرانو کفر په وجه باندې په هغه باندې لعنت کولی شي چې مسلمان وي کلمه یې ویلې وي نو هغه باندې لعنت نشي کولی که ګناه کبیره کوي او ښکارا باندې کوي بدعات کوي نو په هغه بدعاتو باندې ګناه باندې لعنت کوه په مسلمان باندې لعنت نشي کولی جی بل یو ملګری دی جی رحم دل وزیر صاحب السلام علیکم سلام علیکم السلام بل ملګری دی ابو معاذ السلام علیکم مفتی صاحب په کمره کې ښي طرف ته او ګس طرف ته دیوال باندې تصویران دي کمره کې مونږ کول څنګه دي چې کومه کمره کې تصویران وي که ښي طرف ته یا ګس طرف ته یا ورستو وي نو کم طرف ته چې وي چې تصویر وي او پرنټ تصویر وي نو په هغه کمره کې لمونځ مکروه دی ځکه چې هغې کمرې ته فرشتې د رحمت نه راځي کومه کمره کې تصویرونه وي نو ته لمونځ وکړې دغه لمونځ وړلو دپاره فرشتې مقررې وي نو فرشتې خو د تصویر والا مکان ته او کمرې ته دننه نه راځي نو ته لمونځ به څنګه ځي اسمانونو ته نو کم طرف ته هم چې تصویر وي په هغې کمره کې لمونځ مه کوه تصویرونه الټا که یا کېد او بند یې که کپړې پې واچوه هغې نه بعد بیا لمونځ کوه او که بالکل مخامخ وي بیا خو لمونځ نه کېږي جی جی بل یو ملګری دی محمد نعیم دی سوال ذکر کوم السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں موجودہ حالات میں کرونا وبا کی وجہ سے حکومت نے ملک میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمام کاروبار ومع اسکول سرکاری اور پرائیویٹ بند ہو گئے پرائیویٹ اسکول والے اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے فیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تقریباً 4 ماہ سے اسکول بند ہیں اس صورت میں ان کا فیسوں کا مطالبہ جائز ہے یا نہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کا حل شریعت کی روح سے بتائیں یقینا چې کومه چوټۍ ورځې دي لاک ډاون دی او سکول ته ماشومان نه ځي او سکول والا د فیسونو مطالبه کوي نو دوی دا مطالبه چې دا غیر شرعي ده جایزه نه ده که دوی فیسونه والي د سټوډنټانو نه په زور باندې په زیاتي باندې په چل باندې او اگر چې د لاک ډاون سټوډنټان په کورونو کې نو دوی دپاره دغه فیسونه استعمالول او د خوراک دا پیسې دوی دپاره بالکل حرام دي ناجایز هلکانو نه به د هغه ورځو فیسونه اخلي چې په کومه ورځو کې ته ورته سبق ووایي دغه اجاره ده نو اجارې دپاره محنت پکار ده چې محنت ته وکړو نو دو اجاره ته حلالیږي محنت ته نه دی کړی د هلکانو نه پیسې اخلي نو پرایویټ سکولونه چې څومره دي هغه چې د چوټیانو د لاک ډاون د ورځو پیسې هلکانو نه غواړي نو نه دی ورکوي جایز نه دي که ور یې کړې دوی دپاره د هغې استعمال هغې خوراک جایز نه دی حرام دی که څوک وایي چې که حرام دی او که حلال دی زه یې خورم نو بیا خو د خنزیر غوښې خوري
خر دې هم خوري سپی هم دي خوري دا هم حرام دي یقینا چې دا لکانو د فیسونه دي نه اخلي. جی حسین احمد صاحب سلام کړی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوټ نه. فضل الرحمن صاحب سلام کړی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید اظهار احمد صاحب سلام کړی وعلیکم السلام کوټ نه. الله پاک تاسو په عمر کې برکت واشي. زیشان شاه صاحب دعا درخواست مفتی صاحب اللہ پاک تزرم مردونه پورا کی دعا کو زرنا. زید اظہار صاحب سونا 1 तोला कितना ग्राम होता है और इस्लाम में कितना ग्राम सोना 1 तोला कितना ग्राम होता है इस्लाम में. نو یو ګرام ورته تولا ورته پورا پوی نشو. عباس احمد صاحب مفتی صاحب حضر حیات ماماتی زمونږ پیر عزیز الرحمن صاحب ته کافر وای او بقواسات پکې کوي. په کار نه دی پدې چې مسلمان ته کافر وای نو هغه کفر ته واپس راځي. مونږ بار بار وو کفر فتوی په شابه ملګ وای. فضل الرحمن صاحب مفتی صاحب په دعاګانو کې میاد ستا. الله پاک تزړه مرادونه پورا کی. فرید خان صاحب دا سر وسما څوک چې په نوکونو ولګي هغه بسنګي. فرید خان صاحب د سر وسما جی څوک چې په نوکونو باندې لګي نو نوکونو باندې خو څه قباحت نشته چې نوکونه خپل توري په کار خو نه دي چې توري او که خپل نوکونه باندې وسما لګي نو د پر جایز د کزنانای دا کم نه کې پیسې لګول دي او سړو د پر په نوکانو باندې رنگ نه دی لګول په کار زنانای لګول شي. او ابو فرحت الله صاحب سلام کړي وعلیکم السلام. لکی مربت عزیز الرحمن سلام کړي وعلیکم السلام. محمد نعیم صاحب وعلیکم السلام. جی وائی جوا کی تقریر تعزیر بالمال جائز ہے کہ نہیں؟ نہ تعزیر بالمال یعنی جرمانہ دا سکول والا یا د مدرسو والا جرمانه لګي په طالبانو باندې سټوډنټانو باندې هغه جرمانه ځان سره دی نو بیا اجتماعي تور باندې استعمالي نو دا دوی د پر حرامي دي. تعزیر بالمال قطعا جائز نه دي. که څوک وایي چې به طالبان یا سټوډنټان سکول ته نه راځي چې مونږه تعزیر بالمال نه لګوي نه جرمانه کوي نه مونږه پابند کوو د سکول نو هغه د پر علماء کرام لیکلي دي چې جرمانه تی اخلا خو کال چې کله پورا شي نو بیا هغه جرمانه غوله واپس ورکاو پر رجستر کې امانت ځان سره کړه چې ما فلان کې نه دومره جرمانه واخصه خو استعمال مدرسو کې روانه دي زنه مدرسو ولدي هغه هم د سکولونو په شان باندې جرمانه الکانو اخلي بیا په هغه مدرسې باندې خرج کوي. دا تاسو د برکاتان جایز نه دي حرام دي. څومره اوریدونکو زمونږ دي هغه په شرکولو باندې هیڅ قسم پیسې نه راځي او ستړي کېږي پینا او تاسو د پاره د ګناونو د پاره د لوی کفاره د صدقه جاریه ده. څوک چې دینی پیجونه لایک کوي یا غي سبسکرایب کوي دا هم صدقه جاریه ده ځکه چې دا لایک په وجه باندې او د په شیر په وجه باندې چې څومره مسائل خلق زده کوي اوري نو دا د په قبر کې به وي مړ به د ته ثواب رسي. که تاسو فیسبوک نه صدقه جاریه جوړوي اگر چې کفارو د لپاره د فیسبوک را کړو چې خلک وخت په خراب کی جهنم مل جوړ کی. الله پاک مونږ ته پویا را کړی مونږه صحیح طریقې استعمال وکړو. څوک وایي چې ما د پر فیسبوک صدقه جاریه نو بیا زمونږ د پروګرام لایک کوئ زمونږ یوټیوب هم چینل لایک کوي په دې کې اسلامي مسایل دی یو بل ته شیر کوه نو تا د پر صدقه جاریه ده. او که په فیسبوک ته چېرته غلط کار کړی ګناه کار کړی نو چې کله دغه ته شیر کې نو هغه د پر ازاله وګرځي یعنی کفاره وګرځي ګناه د پر کی ګناونه ختمي. تاسو له پکاره د پروګرام زیات نه زیات شیر کوئ ګروپونو کې شیر کوئ چې تاسو د پر صدقه جاریه وګرځي. مفتی صاحب زمیر اکبر صاحب د بحرین نظم یو لیسنر دی غي پښتنه کړي د بحرین نه دی وی چې را په خبر کې کمنی د زموږ ملګری دي او دلته کې دي نه پیسې پکې انویسټ کړي دي 1 لک روپیا ورکی او ماهانه غي پسې 1000 روپیا واپس ورکی او د 1 لک روپیا پکې ورسره ختميږي. نو نور وضاحت خو د کمنی باره کې غوونکو خو وی چې دا ترتیب چې هر میاشت 1000 روپیا ورکی او څومره دا کاروبار څنګه دی دا جایز څومره کپنۍ شي کمی دي لکه اوس مونږه تحقیق کړي پر پال متعلق فیصلشته بی فر یو دي دا خو چې حرامي طریقه عقد ته کنټریکټ غلط ته نو مونږه غو ته حرام ویلي. کم کپنۍ شي کله مونږه غو کنټریکټ نه کتلې عقد تاسو سره څنګه کوي عقد هغه فرم مونږ ته خودلې نه نو مونږ په دې باندې د حرام او حلال فتوا نشو ورکولای. نو چې څومره معاشي مسایل دي هغه د پر تاسو درو افتاء ته تشریف راوړی خپل کپنۍ کنټریکټ راوړی خپل کم فرم دي چې تاسو نه پیسې په کم فارم باندې اخلي هغه مونږ ته خای چې تاسو سره معاهده په کومه لفظونو باندې معاهده کوي معاهده مطابق مونږه ګورو چې دا شریعت ته برابر دی او کنه د اجاره دی او کوم مضاربت ته نو تاسو له مونږه فتوا درکو. په دې کې مونږه ډیر زره ورتوب نه کوو. معاشي مسایل چې دي
یا د څومره کپنۍ دي په دې کې مونږ زړورتوب نه کوو، ډېر د احتیاط نه کار اخلو چې نوی مونږ آخرت خراب شي او تاسو دنیا په جوړه شي او مونږ آخرت خراب شي. نو کپنۍ چې څومره دي کدا معلومات کول نو دارالافتا ته دې راوړي، هلته مونږ په تحقیق وکړو، جواب ورکړو. جی حاجی بل ملګری دی عظیم الله مسعود صاحب، سلام را لګلی. وعلیکم السلام. ډیر ملګری د دعاګانو درخواست کی ان شاء الله دی ټول ته اجتماعي دعا کوو. ځکه اوس د پروګرام آغاز دی نو د ملګرو په خدمت کې درخواست دی چې تاسو زموږ موضوع وګورئ، د موضوع مطابق یې تاسو سم مسایل نو کوشش وکړئ چې پوښتنه وکړئ. هر موضوع باندې تاسو فقهي مسایل تاسو را لګئ نو ان شاء الله چې خلکو ته به فایده ورسیږي. بل دی نیکدراز خان پښتون چې کوم دی پوښتنه کړې چې کیمرې کې ذری تصویر کې نه کیسه ہے. پښتون صاحب په کیمرې باندې چې تصویر راوباسي بیا پرنٹ راوباسي د کې خو صحیح قسمه یعنی اختلاف نشته، ټول علماء کرام لیکي چې دا جایز نه دي. کیمرې باندې تصویر وباسي او بیا پرنٹ کې په کاغذ پرنٹ کې دا جایز نه دي. خو خبره دا ده چې ضرورت په بنا باندې شناختی کارت د لپاره چې دنه بغیر د پاسپورت او شناختی کارت نه جوړي، هغه تصویر علماء کرام مستثنا کړي، هغه کې جواز شته. نور دا پرنٹ څومره تصویرونه جایز نه دي. البته د موبایل کم تصویرونه دي په دې کې اختلاف راغلی دی، هغه اختلاف نه خلک فائدہ وشتي چې موبائل باندې چې کم تصویر دی آدھا تصویر حکم نہ لری. محمد اسرار صاحب اگر فیس نہیں لیں گے تو اساتذہ کی تنخواہ اور بلڈنگ کرایہ وغیرہ کے بارے میں وضاحت کریں. چې فیس تاسو نه اخلي نو استادانو ته تنخواه چې استادانو سبق نه دی ویل تنخواه ولې ورکوي، چې کما استادانو ته تاسو تنخواه ورکوي محمد اسرار صاحب نو تنخواه خدا عمل ورکوي، چې دوی عمل نشته نو اجرت د څه غواړي نو استادانو له تنخواه ما ورکوي. د بلډینګ کریه د علاقان نه دي ذمہوار، سټوډنټان سره بلډینګ د کریه نه دي ذمہوار. البته د استادانو تنخیه ذمہوار دي، خو استادانو اعلی چې هغه سبقونه وخی چې عمل نشته نو اجرت پسې شی باندې اخلي. جزاک الله. سید اظهار احمد صاحب 1 تولہ کتنا گرام ہے سونا؟ ایک ہم دیکھا نا. ابو عمر فرحت الله صاحب د ځمکې پر پټه کې کمیشن اخیستل څنګه دی؟ شریعت اعتبار سره ځمکې پر پټای کې کمیشن اخیستل شي چې بایع او مشتری دواړو ته معلوم وي چې دا سړی دلالي کوي، پراپرټي کوي، کمیشن اخلي نو او تعین دې کړی وي چې دومره به ما ته راکای نو داسې کمیشن اخیستل جایز دي. خو البته کمیشن اخیستلو کې د یو طرف ته دروغ وې یا ځمکې دروغه تعریف ته وکړو د گاډي یا د ځمکې دروغه تعریف قابل نه وي ته تعریف نو بیا د حراميږي د ګټه دروغ پکې نه وای. حجی د دیر نه چې کوم د شفیق صاحب ټلیفون کړو دی پوښتنه کوي چې د هونډې کاروبار دا څنګه دی؟ سعودي عرب کې ریال ورکي او پاکستان کې روپیا ورکي؟ جایز دی. هونډې کاروبار جایز دی چې حکومت اجازه درکړي، چې حکومت کله اجازه نه درکړي نو بیا به تاسو نه کوو. حکومت اجازه درکړي هونډې کاروبار جایز دی. جی سلمان شنګلوال پوښتنه کړې چې مفتی صاحب په یو طلاق کې او په درې کې څه فرق دی؟ یو طلاق دا دی چې یو طلاق ته واچو نو بیا خپل ښځې سره رجوع کول شي، یعنی بغیر حلالین رجوع کول شي. بس طلاق ته واچو نو بیا ښځې ته وایي چې بس رجوع دې وکړه را دې واسطه یا دې په زړه کې و چې زه رجوع کوم دا. او درې طلاقونه دې چې واچول چې څو پورې د ښځې بل ځای کې نکاح نه وي کړی هغې ځای نه هم طلاق نه وي راخستی هغې پورې دا ښځه تا ته حلالېږي نه. درې طلاقونو سره ښځه بالکل حرامه شوه او یو طلاق سره حرامېږي نه بیا واپس راوستلی شي. سلمان شنګال وال وی چې مفتی صاحب په یو طلاق دی جواب مونږ درکو. فرید خان صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب د څوک چې په نوکانو لګی دی جواب مونږ درکو. اسلام اور ریلیجن ایک ساتھی نے بیوی کو کہا ہے اگر تم فلاں کے گھر گئی تو تم مجھ پر حرام ہوگی تو اس کا کیا؟ چې ته پلان کې کور تلاړه ته په ما باندې حرام یې نو دا قسم دی، قسم کفاره به ورکوي. که ښځه لاړه نو قسم کفاره به ورکوي. او که تاسو علاقے کې حرام لفظ طلاق دا پر استعمالیږي نو بیا طلاق ده ښه عرف ته به ګورئ. الله پاک ته روغ صحت درکړي، شفا کامله عاجله دی الله درکړي. قاری هاشم صاحب ټلیفون کړو چې په جګیا روډ ندی وی چې د بی فار یو کاروبار څنګه دی بارک لګ راته وایي. اول کې مونږ وایو چې بی فار یو کاروبار جایز نه دی، د عقد چې د کانټریکټ چې د ټیک نه دی او دا کاروبار دروغ باندې وی چې مونږ په دې پیسو باندې کاروبار کوو. اس قسم کاروبار د دوی نشته، پورا تحقیق مونږ کړی دا جایز نه دی. په دې کې چې پیسې په مضاربت په نوم باندې لګول جایز نه دی. عباد الله شاه صاحب د دعا درخواست کړی دی، الله دې د زړه مرادونه پوره کړي. جزاک الله. عباس احمد صاحب پوښتنه کړې چې د سنت مذاق کول آیا ایمان باقی وي او کنه؟ څوک د سنت مذاق وړاوي؟ دا سنت او مذاق چې څوک کوي نو دا داسې ګناه ده چې دا سړی کفر ته رسوي. چې د سنت څوک عمل پې نه کوي نو ګناهګاریږي،
خو چې مذاق عمل هم نه کوي او مذاق چې وړوي د سنتو د نبی علیه السلام صریح سنت چې په هغې کې هېڅ قسم شک و شبه نشته نو هغې چې څوک سنتو یقینا چې استهزا کوي نو کفر دی کافریږي پې جی بل ملګری دی عیسی خان صاحب دې پوښتنه کړې چې د زړه د رضا دپاره کم دعا ووایو د دړکن زیات وي خوف خبرې اورېدلو سره عیسی خان نه مخکې عظیم الله مسعود صاحب دی ایزی اکاؤنٹ بنانا کیسا ہے موبائل فون میں ایزی اکاؤنٹ په موبایل کې جوړای ضرورت په بنا باندې جایز دی خو منټونه ما خلاف فری منټونه چې درکې اجایز نه دي که ضرورت نه وي نو ایزی پیسې اکاؤنٹ ما جوړاو ځکه چې هغه پیسې چې ته دوی سره پیسې خو پکې نه جمع کوي کنه خایزي پیسې اکاؤنٹ چې دا هغې کې پیسې جمع کول نه وي صرف اکاؤنٹ جوړول چې پیسې ته پکې راځي نو دا جایز دي که پیسې پکې جمع کوي چې پراتی پکې تعالی منټونه درکې دا جایز نه او د دې پر ضرورت په بنا جوړول شي خو منټونه بنا اخلي سود کې رضی عیسی خان صاحب څه فرمایي عیسی خان صاحب وایي چې زړه د رضا لپاره کوم دعا زړه د رضا لپاره سهار او مخام چې زړه دې مضبوط شي اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون سحر او مقام المن پس درې وروا چې درې ورځې وای ان شاء الله د رکابه ختم شي جی عبدالوهاب صاحب پختہ کڑے السلام علیکم حضرت موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے سے جو منٹس ملتے ہیں آیا ان کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں عبدالوهاب فرام کراچی عبدالوهاب صاحب چې کوم اکاؤنٹ کې پیسې کېدا وي هغه به طور قرضا دي نو هغه دوی سره د قرضا وي دوی منټونه درکې دا گویا کې په قرض باندې تعالی نفع درکې فائدہ درکې نو دا کم قرض چې تعالی فائدہ رسي نو هغه سود دی نو دا منټونه سود کې مولانا محمد رحمان صاحب دعا درخواست کړی دی چې زموږ د دارالفتاح متخصص دی موږ سره او دوی اکسیډنټ هم کړی جی خصوصي دعا دی ته یو غیر حاضر هم دی محمد رحمان مولانا صاحب الله پاک ته روغ صحت ورکړي الله پاک ته بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړي سید ولی صاحب پوښتنه کړې ده که یو سړی د یو دکاندار نه چینی واخلي په 4000 او په بل دکاندار یې لږ ارزانه خرڅوي نو دا سود ته هیله ده که نه ده یقینا چې تا پیسې پکار دي او چینی خو دې نه ده پکار چینی خو بیا ته خرڅوې ګرانه والے په نټا باندې او بیا ارزانه خرڅوې په نغدو باندې خدا دې پیسو ته اړتیا ده که تا ته پیسې څوک نه درکوي او د ضرورت ته استقرار وجه ده یعنې لوږې نه مرې نو بیا خدا هیله او کنا صرف او صرف کاروبار پہ بڑا ہوئے کاروبار پیسے پہ زیادہ ہے نو دغه حیله تا د پر جایزه نه ده جی بل ملګری دی جی ابراہیم ارمانی صاحب جی بالکل ابراہیم ارمانی صاحب وایي چې مفتی صاحب آپ کے ہر حکم کے لیے تیار ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اللہ دنیا آخرت خیستا کی تاسو ابراہیم صاحب جزاک الله ابو عمر صاحب وایي چې د شی کاروبار د شی سره کاروبار څنګه دی کافرو سره چې څومره دی هغه سره کاروبار کولای شي جایز دی عیسی خان صاحب دا زړه د تنګوالي لپاره مونږ جواب درکو ها زړه تنګوالي لپاره که وظیفه غواړي نو ټینشن لپاره نو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا وایي ابو محمد الیاس صاحب ماشاءالله اسمت الله خان پوښتنه کړې دی جی امجد یسید صاحب هم ویلي چې فتوی غلطه ما ورکوي جزاک الله ډېر ښکلی نصیحت ته کړ کوشش وکړو ان شاء الله اسمت الله صاحب وایي چې مفتی صاحب امام او که کوم ځای کې تاسو ته د پته ولګېده چې دا فقهي مسله تاسو غلطه وکړه نو لږ مونږ ته بیا منشن کوئ نو مونږ به انشاءالله کوشش کوو که تاسو په ذهن کې راغله چې دا کتاب نه مونږ خلاف وکړه نو مونږ ته وایئ چې دغه مسله دلته کې غلطه ده جزاک الله او بیا پس السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحاج اکرام الله صاحب مفتی صاحب الله دې عمر ډیر کی مفتی زما مور بی بی ډیره بیمار الله پاک خو دې مور ته شفا کامله عاجله ورکي الله پاک ته ایمان نصیب کی الله تاسو ته صبر درکي رحم دل وزیر صاحب وایي چې زنانا نفاس رضی 10 ورځې رضی بیا 15 ورځې نه رضی بیا شور شي دا سو کی نفاس دته ویل شي کته مراد چې مشوم پیدا رضی د زنانه غته نفاس ویل شي او چې کومه د محوري د ارم یاش بیماری رضی ته نفاس نه وي ته هیز ویل شي کستا مراد نفاس وی لیکلی دیم نفاس تي نو سلوي خورزه کې دانه چې وینا راشي یو ورځ رضی 2 ورځې نه رضی یو ورځ رضی 15 ورځې نه رضی خو سلوي خورزه کې دانه چې کومه وینا راشي هغه نفاس ته په کې بل مون نه کوي 40 دن چې تیری شي هغه نه بعد وینه
بیا به حساب ورته لگائے. نیکس دار خان صاحب پشتون وایي چې میرا اولاد نہیں یہ کوئی وظیف. اللہ پاک ته نرینه اولاد در کی. سورة الفرقان پارا نمبر 19 آیت نمبر 74 دا ځان سره ولیکئ. او دا هغه چا د پر وظیفه ده چې د چا اولاد نشته یا اولاد شته او نافرمانه ده یا د چا ښځه نافرمانه ده یا چا خاوند نافرمانه ده یا چا یعنی واده نشته، ټولو د پر ډېره جامع دعا ده. چا خدای الله جل جلاله مونږ ته خدای ده. سورة الفرقان پارا نمبر 19 آیت نمبر 74 دا وایي الله به اولادم درکې نکمله به درکې. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هر المون پسې درې ورې وایه زیاته یې ویله چې د تلاوت ثواب به درته میلویږي. نیکزاد خان صاحب تعالی مونږ جواب درکړه. جی وائی جواکی پراپرٹی والے دونوں بائع اور مشتری سے کمیشن لیتے دام جائز دی چې بائع نام اخلی مشتری دواړو نام اخلی دا جائز دی. او چې تعین شوی زوبی پېښور نه. سلام مفتی صاحب مقبره میں نماز کا کیا حکم ہے؟ په مقبرو کې لمونځ مه کوئ، قبر ته مخامخ لمونځ کول مکروه دي. سلیمان صفی سعادت صاحب مفتی صاحب د جوارو او غنمو اوربشو زکات تفصیل وایست څومره زکات دی پکې؟ سلیمان صفی صاحب د جوارو د غنمو د اوربشو ټولو کې چې دا د باران په اوبو باندې شوي وي نو لسمه عیسا زکات دی پکې، او کتا اوبه ورکړي په پیسو باندې نو بیا شلمه عیسا زکات پکې ورکوه. مثلا 10 منه شوي دي نو 1 من پکې زکات ورکوه، او کتا اوبه په پیسو ورکړي نو 10 منه شوي دی نو 1 من پکې زکات ورکا، نصف عشر دی. حافظ بلال قریشی صاحب وایي چې حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام. او عورت توڑ کے لیے غسل کرنا چاہتی لیکن بازو پہ پٹی ہے، بازو میں دب لگائے دی تھی، اب آیا وہ بازو پہ خاچ کمزه کې څوک غسل چا باندې لازم دی او یو ځکه ځای باندې زخم دی، زخم باندې چې اوبه ولګای نو هغه زخم خرابېږي نو هغې باندې پټۍ ولګوي نو نور بدن دی ووینځي، هغه کم زخم چې دا پټۍ باندې صرف مسح وکړي دا غسل یې کېږي. په اودس کې دی همداسې کار کوي. دې سره عمران الله صاحب سلام جی وعلیکم السلام چې سړی ښځې ته ووایي خودی زه ته لرې زما خور به یې چې دا څنګه دی؟ ښځې ته ووایي خودی زه که دې ځای ته لاړې زما خور به یې زما خور په شان یې، که هغه ځای ته لاړه نو بیا ستا خور په شان شوه نو دې ته زهار ویلی شي. میاشتې مسلسل روژې به ساتې کنی دا ښځه تا دپاره حرامه ده. سید عالم صاحب د ثوابۍ نه چې ټلیفون کړی دی او 2 پوښتنې کړي دي. اولنۍ پوښتنه دا دی چې ایزي پیسې اکاونټ کې دې دپاره مونږ پیسې نه ساتو چې منټونه استعمال کړو، بلکې چې ځان ته خپل کارډ لوډ کوم هغې نه منټونه استعمالوم، خو دا پیسې دې دپاره استعمالوم چې یا زما ضرورت پېښ شي ځان ته ایزي لوډ کړم او یا ترې نه د ګیس یا دغه بلونه جمع کړم. نو جایز دي، ضرورت په بنا باندې جایز دي چې منټونه نه استعمالوي. او دویمه پوښتنه دا کړه چې دکانداران تیل په دکان کې جمع کړي او بیا ګران خرڅي نو دا څه حکم لري؟ دا چې دکانداران تیل جمع کوي ته احتکار ویل شي، او دا اوس چې تیل ورک شي په دې وخت کې چې تاسو تیل جمع کړي دي او کومه دکاندارانو تیل جمع کړي اوس چې کله ګران شول اوس یې راوباسل نو دا ګټه مکمل حرامه ده، احتکار ده. نو دوی دپاره دغه ګټه او دغه تیل خرڅول جایز نه دي، خو به هر سال مسلماني نشته. که چاته ووایي دا شی حرام دی وایي حرام دی بس خورم یې. الله بندګانو چې چا تیل جمع کړي دي او ګران یې خرڅوي ارزان یې اخیستي دي هغو دپاره جایز نه دي. ګناه نه ځان بچ کوي چې په سوی اخیستي دي په هغې دې خرڅ کړي. او حافظ اسلم حافظ بلال قریشی سلام جواب مو درکړو. جاوید ملک صاحب چې مفتی صاحب په نقدو گاډې اخیستل او د کال په ټایم یې کله ټایم باندې په اردو کې لیکل کوئ نو اسانه وي. ستا مقصد دا دی چې په نقدو باندې گاډې والې او په نټای خرڅ کړي نو دا جایز دي. او نیک دا صاحب بینک اکاؤنٹ دراز خان جی چې بینک اکاؤنٹ کې پیسې خپل څنګه دي جی؟ بینک اکاؤنٹ کې پیسې کې خودله تا دپاره جایز نه دي. البته بینک اکاؤنٹ جوړول کرنٹ اکاؤنٹ جوړول د ضرورت په بنا باندې چې تا په تنخواه راځي یا بله مسله د پیسې پې لګي نو ضرورت په بنا اکاؤنٹ جوړولی شي خو پیسې پکې نشي کېښودلی. زموږ یو یا صحیح دي مولانا صاحب ټولو جوابات ټیک دي وایه.
خجی زمونږ یو بل ملګری دوبۍ نه کال کړی دی نور عالم صاحب دوی پوښتنه کوي چې یاره یو زما یو ملګری دی ښځه ورسره اوسېدل نه غواړي نو ښځه ورته نه طلاق غواړي اوس د دې دوه بچي دي یو هلک دی یو جنۍ د نابالغ یا بچي بچا سره پاتې کېږي ښځه چې کله طلاق والي نو ښځې ته حق حضانت دې ته ویلی شي حق حاصل له ښځې ته چې خپله مشومان تر بلوغه پورې نر مشومه 7 کالو پورې یو کول دی او جینۍ مشومه چې دا 12 کالو پورې دا ښځه به ساتي او چې ښځه واده بل ځای کې نه وکړي نو بیا به خاوند نانو نفقه ورکوي که ښځې بل ځای کې واده وکړو نو خاوند به مشومان ترې راوړي چې ښځې طلاق واخیستو د سړي نه نو مشومان به د ښځې سره وي او که ښځې بل ځای کې واده وکړو پردي ځای کې نو مشومان به بیا خاوند سره پلار سره وي امید دی چې تاسو له به جواب میلاو شوي او دا زوبي پېښور ته مونږ جواب ورکړو ټیک شو جی صحیح شو پوه شوم چې خبره باندې جواب درته لایف کې وایو فرید خان صاحب مفتی صاحب بخښنه غواړم نیټ مسله وه او سر وسما د نوکانو دپاره څنګه ده سر وسما سړي خو نه شي څه نوکانو ته ورکولی جینکۍ ورکولی شي زنانه محمد ضمیر صاحب امین محمد عیسی خان صاحب السلام علیکم برید او د اننګو ویښته اخیستل څنګه دي جایز دي د بریتونو او د اننګو ویښته دا اخیستل جایز دي ګیره دې ته ویلی شي کوم ځای کې غاښونو بنیادونه شوي دي کوم ځای کې غاښونو جړډې دي دې ځای ته ګیره ویلی شي دې نه بهر چې دا هغه وهلی شي صفه کولی شي بل یو ملګری چې جنت الله صاحب د کوواټ نه ټلیفون کړی دی چې زه پیش امام هم یم او د علاقي خلک هغې ما چې کوم دی د زکات چیرمین جوړول غواړي زکات کومه کمیټې هغې چیرمین مې جوړول نو دوی وایي چې یاره ما ته دا چیرمیني کول جایز دي که نه دي هغې راله تنخوا راکړي دي د څه دپاره یې جوړوي زکات چیرمین جوړوي نو دته اشکال څه دی نو دوی وایي چې دا جوړ شم که نه امامتۍ مې ویشته وي خپل امامتي مې ده او هغې راپسې محلې چې کوم ذمهوار خلک دي هغې مې د زکات د کمیټې چیرمین کوي هم هغې بیا راله تنخوا راکوي ستا خپله مرضي دی که تا ته د په ځان د اعتبار وي چې 100% امانتدار یې کني د زکات چرمیني اخیستل خو ډېر ګران کار دی ځکه چې پیسې دي نو دې نه ځان بچ کوو که ځان نشي بچ کولی بیا او امانتدار یې بیا کولی شي السلام علیکم ښه السلام علیکم دا فرمایي جان خان صاحب السلام علیکم مفتی صاحب د مضاربت شرایط څه دي مضاربت ډېر شرایط دي فقهي کتابونو ذکر کړي دي خو دا پکې دی چې چا سره مضاربت کول غواړي چا سره پیسې ورکې نو هغه به درته تعین به کوي چې دومره ګټه بس زاره میاشت کې دومره فیصد ګټه به درکوم او مضاربت کې دا دی چې پیسې به د رسول مال نه د پیسو کله توان وشي د توان به هم مانې یعنی د پیسو نه به رسول مال نه به توان کټ کړي محمد نادر خان صاحب منہ چھپا کر نماز پڑھنا جائز دي ماسک اچولو سره لمونځ کېږي جایز دي نن سبا حالاتو کې خو کراهت پکې نشته صبیر افریدی صاحب وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم کار نه منع فرمیلی او ها کار کوي د ها څه حکم د سوشل میډیا استعمالوي لکه نوې مندر جوړېدل ښه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم کار نه منع کړی وي هغې باندې چې ته عمل کوې ګنهګار یې خلک د نبی علیه السلام د الله حکمونه متوي الله دې مونږ وساتي نبی علیه السلام حکمونه خلاصه کوي د الله حکمونه متوي او مندر جوړول په اسلامي ملکونو کې دارالاسلام کې بنوي مندرونه عبادت خانې نه جوړای او پاکستان خو دارالاسلام نه دی اسلامي ملک دی دارالاسلام نه دی دارالاسلام هغه ځای ته ویلی چې هلته کې اسلامي نظام نافذ وي نو پاکستان دارالاسلام نه دی افغانستان دارالاسلام دی هلته اسلامي نظام نافذ دی مرت اسلامي ملګری جی مسله وایا شاکر الله صاحب د کرک نه ټلیفون کړو چې دی چې ما کوژدن شوی دا تاریخ څه دی اسلامي سرګنې سره زما لږ خبرې خفګان داسې راغلی دی نو دوی وایي چې یاره خفګان راغلی لږ څه وظیفه راته وښایي چې دا مسله خدای پاک حل کړي کور ول سره نه جي سخر او ګنې کور سره کوژدنې شوې ده واده لا ها چا سره دی چې غراغلی دی نو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود و پیرې په وایا نو ان شاء الله خفګان به ختم شي چې چا باندې و پیرې دا ووایه یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود زړه به درته نرم کېږي ان شاء الله الیاس خان صاحب وایي چې بجلی په غیر قانوني طور استعمالول غیر قانوني طور باندې بجلی چې استعمالوي په مدد سره اوبو موټر چلول په غلا باندې بجلی ولګول دا حرام کار دی او موټر دې په لګولې هغه باندې اوبه راوباسي او دس پې کوي او دس پې کېږي
خو د لمونځ کم ثمرات دي هغه کومه فضیلتونه دي هغه به درته نه میلاویږي. بل یو ملګری دی جی اقبال صاحب د ورسک روډ نه دی پوښتنه کوي چیرې زموږ د جومات کم مؤذن دی نو هغه اذان وکړي او زه د کرونا د وجې نه اذان جومات کې وکړي بل څوک اذان ته نه پرېږدي او کور ته ځي مونځ کور کې کوي نو دوی وایي چې زموږ مونځ جومات کې ټیک راځي که نه ده سنت کوي اذان وکړي جومات کې بیا کور ته ځي نو دوی وایي چې مونږ مونځ ټیک دی که نه مؤذن دپاره چې کله اذان چا وکړو یا اذان په جومات کې دی اذان پې وشو نو بیا دته کور ته تګ نه دی پکار. البته لمونځ کېږي فرض کور ته قاعده کېږي خو ګناهګار دی دغه سړی چې اذان یې وکړو یا اذان واورېدو په جومات کې موجود و نو جومات نه دی بیا نه ووځي. ستاسو په نیز الله چرته دی؟ ابو جعفر وایي چې ستاسو په نیز باندې زمونږ څه نیز دی د الله د الله قرآن څه وایي حدیث څه وایي نو هغه به زمونږ په نیز باندې څه کوي. ابو جعفر وایي چې د الله ستاسو په نیز څنګه دی؟ زمونږ نیز پرېدا قرآن کې الله فرمایي چې وهو معکم اینما کنتم هر ځای کې الله موجود دی. ستاسو به دا اشکال وي چې هر ځای کې الله موجود دی نو باتروم کې موجود دی نعوذ بالله معاذل. دا سوال خو نه دی پکار خو د دې جواب هم شته چې کومه قرآن پاک په سینو کې وي یو مصحف باندې کتاب په شکل کې دا قرآن پاک دی جسم لري نو دا قرآن پاک چې ته باتروم ته ورې ګناهګار یې خو لیکن کې قرآن پاک وړي باتروم ته نو ته ورته څه نه وایې ځکه چې دا د سینا کې کم قرآن پاک دی دا جسم نه لري او دا قرآن پاک جسم لري دا باتروم ته نشي وړله او په سینا کې د الحمد شریف ته سورتونه دي پورا قرآن پاک ته دا باتروم ته وړلی شي نو الله جل جلاله جسم نه لري نو هر ځای کې دی چې الله جل جلاله جسم نه لري نو بیا هر ځای کې چې دی نو د څه اشکال پکې نه پرېوځي نو لہذا تا ته به جواب میلاو شي. انعام الله صاحب السلام علیکم مولانا صاحب بیمار یم دعا راته وکړئ الله پاک دې بیماری نه شفا کامل عاجله درکړي. حضرت خان خاکسار صاحب مفتی صاحب تماکو کی پیسو سے حج عمرہ کر سکتے تماکو خرڅول جایز دي حج عمرہ پہ کولای شي. ابو محمد الیاس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں رمضان میں हम फितराना यहाँ पर अदा करते क्या कुर्बानी भी यहाँ पर होगी या फिर अपने मुल्क कुर्बानी द पर तासु तजाइज दी कम बार मुल्कों की ऊसी शिपागमल के कमजे की ऊसी अलतम कुर्बानी कवल शी और इजाज़त शू की पाकिस्तान के अखपल कोर वाल उतानो कोर वाला पखपला कुर्बानी के शरीक कवल शी पाकिस्तान की इजाज़त चाला की नो बार मुल्कों के सुमर मुसाफिर दी कागलता है कई और कप पाकिस्तान की द्वारों के जायज़ दे. असमतुल्लाह साहब जमा जवाब खुरा का सवाल कम दे. नज़ीर अफरीदी साहब अल्लाह पाक ते रोग जोड़ की सलूमुना कड़ी अल्लाह दे रोग सेहत दर की इमाम बसंग नियत नसी असमतुल्लाह से इमाम बदा से नियत की लकाजान तचलमुस का लका मुनफरिद चजान तलमुस की सलोर का फ़र्ज़ अलमुस का पता खज़र व ख़ास अल्लाह अकबर दा से बा इमाम हल नियत की सब मखसूस नियत ही निश्ता. इस्माइल तनहा साहब वही मुफ्ती से सलाम अल्लाह दे स्तासो उमर बरकत वाची अमीन. सवाल दादे चे कुर्बानी वजाहत रता ओके دا واجبه قربانی په هغه چا باندې چې ضرورت نه زیات سيزونه ور سره کور کې دي ضرورت نه زیات زمکه دا ور سره کور ور سره زیاتی دا دوا کورونه دي گاډي دي یا دوا موټر سایکل دي ور سره نو زیاتی سيزونه دي فریج دوا درې دي ور سره یا ټی په کور کې دا د ضرورت نه زیات سيزونه یا نقد روپۍ دا ټول شي جمع کې 10000 15000 دینه 50000 روپۍ جوړيږي نو دای بس شي قربانی با کوي په د باندې واجبه. بار صورت قاعده کول یاد ده چې څوک فطرانه ور کوي سرسیا ور کول شي اب قربانی هم کوي چا چې په د روزه کې سرسیا ور کول شو نو دا به قربانی هم کوي. نه نو بس هغه لاټي د کړه په لاټي کو چا چارو ورته کوم بس هغه پېښمو ټول باندې سلام. خدای سوال لا دی چې عیسی خان صاحب وی چې کومه دعا یا آیات ته چې 100 وی او 100 کې ډیر وای نو څه خبره پکې خو نشته. کوم آیات چې سلسله وای ک 200 ثواب پکې دا ګناه پکې نشته. مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام حمید الله ستاسو سلام را ولګ ورځ کې رحمت دل وزیر صاحب وی چې نفاس 40 ورځ کې کله راځي کله نه راځي المنز چې 40 ورځ کې دنه کله راځي او کله نه راځي المنز بنه کوي نفاس اخیری حد 40 ورځ دی. عثمان قاری اونه کې اوشر خبره وکا ونه کې ونی وی او ک بوټي وی پدې کې اوشر دې کنه لسمه حساب ورکوا چې خرڅ کړ 10,000 روپۍ دې په وکړ نو 1000 روپۍ غریب لا ورکو. ابو جعفر محمد حنفی چې یو کس
نظر کړی و چې زه به بیزا حلالوم که دا کار مې وشو کار یې وشو پنجاب کې ملا ورته ویلي و چې اوس دې دا نه کېږي ما یې کوه لږ جواب راک چې کار دې وشو بیزا به حلالوې پنجاب کې درته مولا نه دی ویلي هسې بلا درته ویلي چې یو ځلې کار وشو نظر خو دې اومه پوره شو یا بل څه درته ویلي ستاسو به پوه شوي نه چې کله د کار وشو نو فورا بیزا حلاله کا غریبانانو له ورکه خپله به نه خورئ ښه کلونه راغلي دي روایه سوال السلام علیکم قربانی کا جانور بیمار ہو گیا اور ذبح کیا اب کیا حکم ہے نسیم اللہ سے بھی بلال اسف وای چې مفتی صاحب زما مور خیره کوي مور دې چې خیره کوي نو سوجه بای کنه خیره ته ما مجبوره کوي او که پاسه اسه خیره کوي نو بیا خو دماغ کار نه کوي چې دماغ کار نه کوي بیا خو خیره نه لګي او چې دماغ ښه کار کوي خیره کوي نو سوجه وای هغه وجه ختمه کوي د بل ملګری وای چې د قربانای زناور بیمار شوي او بیا د ذبح کو نو چې مالدار نو بل قربانی وکای او چې غریب بیا تا باندې بل قربانی نشتا او د قربانای کې دا مسله یاد اساسه چې یو مالدار کسته هغه قربانی راوستا نو دا قربانی بیمار شو مړه شو یا ورکه شو نو دا مالدار ببل قربانی راولي مرزي دا کدنه کم قیمت راولي یا زیات قیمت راو او چې غریب سړی دی هغه قربانی راوستله نو دغه غریب سړی به دغه قربانی په اختر کې خامخا قربانی کی ځکه واجب ده او کدا مړ شو یا ورکه شو بل په نشته په غریب باندې بیا بل نشته یو مسله دا ده چې غریب سړی یو قربانی راوسته دا لګه ګرانه مسله ده غریب سړی یو قربانی راوسته د په باندې واجب ده هغه ورکه شو نو د باندې خو بل نشته بس خلاص او دا لاړو مستی وکړه غریب دی بل راوست قرض باندې یا پس نو چې کله د قربانۍ ورځ شوې هغه ورکه را پیدا شوه نو دا غریب به دواړې قرباني کوي ځکه د په ځان باندې وجیبې کړي دي او یو مالداره سړی دی چې هغه نه قرباني ورکه شوه بله قرباني راوسته قربانۍ ورځو کې هغه را پیدا شوه نو مرضي ده چې کبه قرباني دی کوي او غریب مرضي نه چلېږي دواړه به قرباني کوي چې ورکه شوه د غریب نه بیا ورکه ده یا مړه شوه بیا دی نه بله نه کوي او مالداره به بله کوي امید دی چې سر به دې پې خلاص شوی دا مسله لګ ګرانه و لایف کلونه مو سره جی راغلي دي دا ټول ټیک دي یو ملګری ټلیفون کړی دی جی چاوکته صحیح دی وایي طارق صاحب د مردان ټلیفون کړی دی چې نارینه چې دی نو هغه چې کوم دی ویختوله یا ګیری له چې کوم دی وسمه ورکړي نو آیا دې سره غسل څه مسله خو نه راځي غسل ورسره کیږي که نه کیږي ګیره ته چې وسمه ورکې اول خو جایز نه دي توره وسمه که ور د کړه غسل ورسره کیږي او 10 ورسره کیږي دا داسې رنګ نه دی چې لاندې اوبه نه پرېږدي ښه خو لیکن ګیره تورول 40 سال عمر دی دا دینه کم بیا تورولی شي چې دینه زیات شي بیا یې نشي تورولی البته سوروالی پکې اچوه بیا ټیک دی تاریخ سره جی 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 څه نوم دی ستاسو د کوم ځای نه جی 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 ولید خان جی جی د سره نظیر افریدی صاحب چې رحمت وزیر صاحب چې بیا به کله لایوي هر اتوار باندې لایو وي زمونږ 10 بجے نه شروع شي تر 12 بجو پر نظیر افریدی صاحب مفتی صاحب بہن اور بیٹوں کو حقی میراث سے محروم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو اس کا شرعي حکم دا خو ګناهګار دي چې څوک خپل خويندې ته خپل لوریانو ته شرعي چې کم میراث ته نه ورکوي د پلار میراث او دی بیا حجونه کوي عمرې کوي دا ثوابونه خو خویندو ته ملوي لوریانو ته ملوي دا د عبادت نه قبلېږي ځکه د حرام خوري په حرامو باندې ناستې بچي هم بیا حرام خور شي حرامیان جوړېږي نو دا ډېره سخته ګناه ده دې ته دوی بیا ګناه نه وایي کافرېږي پې وایي چې خور لور نه چې کله حق والی دا ګناه نه ده نو دوی باندې کفر ته سړی یو ملګری دی چې سجاد د اصحاب بابارونو ټلیفون کړی دی دی وی چې ما چاچی سره نکاح کړی دا او د چاچی می غټي لوریانې وی پیغلې نو زاغه سکول کالج ته یا مدرسې ته په ګاډي بوزم نو زړه کې کسرا شي نو دنیا شوی نو دی وی چې آیا حرمت مظاهرت دی وی ما مخ کې پښتنه کړی و ما بل یو امام نه بیا یو مولانا سره ته پوسو کو نو جواب کې لک تضاد استاد سو دغې نو دی وی چې آیا زما د خپل خزي سره چې چاچی می د حرمت مظاهرت راځي کنه راځي هغه لوریانې چې کمی دي چې تا یعنی صحبت کړي دي چچی سره هغه نه بعد هغه لوریانو سره چې ته ملاغه شولې موټر سایکل باندې ځان سره سورې کړې او پزړه کې دی هل چل راغلل هل چل دا معنا چې دا ذکر د منتشر شو
نو دا تا باندې بیا خپله ښځه چې دا هغه حرامېږي. ځکه مونږ بار بار وایو چې خواښې دی دا یا د لور ده یا د خواښې د هغې سره لاسونه او مه میلاوئ. ځینې خلک د خپلې خواښې سره لاس میلاوي. ښه نو دې ته مسایرت ثابتېږي چې زړه کې د هلچل پیدا شول نو بیا لاس سلام میله لرې نه السلام علیکم وایه. ښه لاس میلاولو ضرورت نشته. خواښې دی چې ځوانه ده. قربانی کا جانور بیمار دی جواب مونږ درکړه د پیر صاحب باره کې څه وایي دا مشرک دی او کنه. حمزه خان کم پیر صاحب زنه خو پیران صاحبان زمونږ دیوبند کې پیران صاحبان دي د پیرې دعوا کوي خو بدعاتو کې مبتلا دي. سترګې پټې کې د دنیا حالات ویني. تا کم پیر مراد دی. صفدر خان صاحب وایي چې مفتی منیر شاکر صاحب بمانه جی او به منو. سید ابو بکر جان صاحب وایي سلام څنګه ہے جزاک اللہ. شبیر احمد بیلور صاحب وایي جی پی فنڈ میں ہر سال جو اضافہ ہوتا ہے وہ سود ہے کہ نہیں. نا جی پی فنڈ باندې جی پی فنڈ دا نوکران چې دي کنه ملازمین د دا یو تنخې کې لک شانتي پیسې کټ کیږي هغه جمع کیږي بیا سود په لګي حکومت هغه د ته ملو شوی نه دا عمل اجرت خود ته ملو شوی نه په جی پی فنڈ باندې چې کما سود را پیسې زیات راځي آتا دا پر جایز دي. البته جی پی فنڈ تا نه 300 روپے کټ کیږي ته وای چې مانه 800 کټ کو دا ګناګاری خپل مرزه چې کټ کوي. جی فدا محمد صاحب هنګونه چې ټلیفون کړی دی وی چې یو کیستونو کې اسدي پرتی چای ورکول نو فدا محمد صاحب وی چې کیستونو خلک واچي په کیستونو کې بیا د یو کس لاټریوز یو کس بیا ورکی د نورو پیرزانوي لکه څنګه د کاروبارونو والا دغه والا خلک پیسې جمع کوي یو کس بیا لاټری ورکی نو آیا دا جایز دي که جایز دغه کیستونو کم کا جمع کوي خلک کیس جمع کوي نو پر آزاد د نیوي کنه پیسې خو درته ملويږي تا چې کیس جمع کوي اولي ورته ویلی چې چاته کوراندازي به وځي ارچته وځي خو کنه نو دا جواری نه دا جایز دي. اعظم بادشاہ صاحب د کراچۍ نه زموږ پروګرام اوري ټلیفون کړو خوشحالي الله پاک ته خوشحال کی الله جعفر وایي چې الرحمن علی العرش استوى سمانه د دې معنا دا ده چې ابو جعفر صاحب چې الرحمن چې الله پاک په عرش باندې استوا کړی ده نو مونږه منو کنه چې ارزای کې دی عرش په ارزای کې راغی کنه یو صبرو عرش په ارزای کې راغی ٹھیک ہے جی بتا صحیح ہے. ها مولانا صاحب دا سوال بیا راغله ابو جعفر سوال بیا راغی. ها مولانا صاحب چې مونږ وی چې الله پاک ارزای کې دی نو دی وی چې نو قران پاک کې خورغلی چې الرحمن علی العرش استوى نو ما چې وی چې الله پاک هر ځای کې دی دا عرش پکې راغی کنه هر ځای کې راغی کنه نو ما هو حصر نه دی کړی کنه شي ما خو ویلې چې الله پاک هر ځای کې دی نو الرحمن علی العرش استوى کا څوک وی مونږ وی چې بالکل له پس اشپن کا څوک وی چې وهو معکم اينما ما سره دی مونږه منوش تاسو سره دی څوک وی چې را جمعه تی مونږ هر ځای کې دی موجود دی. ها نو ستا کم چې و دلیل واغه خو بالکل ولید خان جی پراپرټي ډیلر دی د پیښور حیات امن دی کال کړو دی چې زه پراپرټي ډیلینګ کار کوم او تاسو موږ ته لګوي چې پراپرټي چا وس کې بیا لاندې دی چې پراپرټي کمیشن اخیستل څنګه دي او د دې څه شرایط دي په کوم شرایط باندې موږ د پراپرټي ډیلینګ کاروبار کوو. پراپرټي نور شرایط پکې نشته دروغ به پکې نه وي یو شی چې د صاف دي هغه به غلط نه بیانای دا اوصاف چې کم دي هغه اوصاف په صحیح بیانای دروغ پکې نه دروغ د پکې ویل نو شاید حراميږي کمیشن تعین به کړی ښه چې دومره باندې مالا پیسې راکای تعین د چې پکې کړی بیا جایز دوړو طرف ته غلا پکې نه دروغ پکې نه دوکا پکې نه. جی بل ملګری دی جی صفدر صاحب د کوټ نه دی وی چې د فرض منبات په جمع باندې دعا کول څنګه دي. فرض المنبات پس په جمع باندې څوک دعا کوي هم جایز دي او که د سنتونو بعد په جمع باندې دعا کوي هم جایز دي. بهتر پکې کم دي بهتر دا دي چې سنتونو بعد یو کې په جمع باندې وجه څه ده وجه دا ده چې فرضونو بعد دعا چې دا خو مستحب عمل دی او سنت خو ضروری دی ونه کړ ګناګاریږي نو کم شای چې ضروری هغه ته بیړه کوه پهله سنت وکړه بیا اخر کې بیا دعا وکړه کته وایي چې حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی چې فرضونو بعد دعا قبولي نو سنت چې وکړ دا مکملات تل منځ دي د سنت دا د فرض مکملات دي نو سنتونو بعد دعا گویا کې تا فرضونه بعد دعا وکړه امید دي چې سر باندې په اخلاص شوي او چې التزام یې کوي
ضروری ګڼې نو نه فرضونه بعد جایز دي او نه د سنتونه بعد جایز. سید محمد صاحب د افغانستان نه ټلیفون کړی دی، یو جنې د ناواده کړی ده، یو سړي سره وتښتېدله، سړی واده کړی دی، نو اوس د دې دواړو دپاره شرعي حکم څه دواړه به وژل کېږي که څه سزا به ورکړي؟ دواړه بالکل چې دواړه واده کړي دي، جنۍ خو واده کړې نه ده، جنۍ چې نه ده واده کړې شوی، او بل محسن دی، یعنی محسن هغه ته ویلی شي چې هغه آزاد هم وي، عاقل هم وي، بالغ هم وي او واده کړی وي. نو دا سړی چې بیا زنا وکړي نو دی به یقینا چې سنګسار کوي، او جنۍ چې دا هغه بالغه ده خو محسنه نه ده، یعنی محسنه نه ده، یعنی چې واده یې نه ده کړی نو دا به سنګسار کوي نه، څه شی به کوي بیا دورې به ورکوي، سل دورې به وهي. درد سر د پر قاری صاحب خان صاحب به زبردست جزاک الله. محمد سعید صاحب چې د سر درد وظیفه سر باندې لاس کېدا، بسم الله الرحمن الرحیم درې ځله وایه، اعوذ بعزت الله و قدرتی من شر ما اجد و حاضر، دا وایه نو درد چې هر ځای کې د ختم بشي. ایک ہاتھ سے مصافحه کرنا کیسے عبدالله نور وای، په یو لاس سره مصافحه کولی شي خو بهتره دا چې په 2 لاسونو سره وکړي، دا د حدیث نه ثابت. غلام محی الدین صاحب فرمائی، وکیل صاحب دے، مفتی صاحب السلام علیکم، اللہ خیر و عافیت سے رکھے، اللہ پاک تستا عزت نصیب کی. غلام محی الدین وکیل صاحب اللہ پاک تستا پا عمر کے مال کے پجبہ کے برکت واشی، اللہ دی عزت من کی. غلام صاحب دا زمونږ وکیل صاحب دی، ډېر ښه سړی دی، الله دې خوشحال آباد لري. غنی الرحمن صاحب څه فرمائی چې قرآن قانون کے کتاب ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن صرف اور صرف د قانون کتاب نه دی، مکمل ضابطہ حیات، مکمل ضابطه حیات، یعنی چې په زندګۍ کې چې څومره معاملات کور نه وځي بهر سوشل دی، یعنی چې څومره معاملات دي معاشیات دي د ټولو دپاره ضابطه حیات، زنه ځای کې صراحتاً زنه ځای کې اشارتاً. السلام علیکم. ابو الیاس جزاک الله یا وایي چې هدایت کتاب دی، دواړو قانونو د هدایت دواړو دپاره کتاب دی. بیا محمد سعید صاحب وایي چې دا وظیفه مو در سر درد وښودله. شبیر احمد بلور صاحب وایي چې جی پی فنډ کې کومه اضافه راځي اسود نه دی. طیب صاحب وایي چې مفتی صاحب تاسو واتس اپ نمبر څه دی؟ واتس اپ نمبر خو تاسو چې د مونږ پیج لایک کوئ، مونږ بار بار وایو چې دا لایک کړه، پیج شیر یې کړه، په دې کې د واتس اپ نمبر ګروپونه دي، 6-8 ګروپونه، په هغې کې په هر ګروپ کې 10-12 مفتیان جوابونه کوي، نو تاسو د هغه ته لاړ شئ، واتس اپ نمبر به تاسو ته میلاو شي. السلام علیکم. سلام سلامونه کوي رحمت الله. حمید خټک صاحب وعلیکم السلام، ماشاءالله زبردست کری صاحب. یاسر عرفات سلام علیکم. مفتی صاحب وعلیکم السلام. د پټروپیک وی او بیا پر حلق کار کوي جایز دي کنه؟ دا څه وایي چې عطا الرحمن جی وایي، ته خو نه وینې دا جی دا عطا الرحمن جی وایي چې دا پټرو پیس وی او بیا پر لکا صفاولی کی جواب در کو کس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے کہ عثمان ہنگو کستوره خلق اچوي نو بیا یو کس تور کی په قران د ځای باندې یا په خپل مرزه باندې خو جایز دي، ارچه تخپل پیسې بیا واپس ملوي نو دا جایز کار دی. ماشاءالله کستونو باندې کاروبار کا تاسو یاد وای هغه مقصد نو کستونو باندې کاروبار جایز دی، خو ځنه خلک پیسې په نغدي هغه هیله جوړي نو هغه د پر کار جایز نه دی. یا بیا عینا کوي یو نه والی بیا غبن بیا خرڅي د بیا عینا دا. یاسر عرفات مفتی صاحب یو کس په ټایم گاڑی عالی خو د ټایم پاسه زیات وی دا نقد پیسې څوک چې په ټایم باندې یو شی والی او ګرانی والی دا جایز دی، ها سیزی پکار دی، گاڑی وی ارس شي. رفیع الله مشوانی صاحب وایي چې مولانا صاحب مرحوم د پاره قرباني کیږي او په خپل استعمالول شي. بالکل څوک چې مړی د پاره قرباني کوي خپل مړی د پاره قرباني کیږي، ساده ونیسي او دا قرباني غوخه حکم داد لکه ستاده قرباني غوخه ته د خپل قرباني په خپل خورل شي، مړی ولهم خورل شي. نبی علی السلام پس هم قرباني کول شي، پکار دي چې نبی علی السلام پس قرباني وکي، نبی علی السلام خپل امت د پاره قرباني کول او ډیر نور قرباني دي نبی علی السلام. جی ہمارے ایک ساتھی ہے اردو اسپیکر ہے احمد صاحب نوشہرہ سے، انہوں نے کل کی تھی کہ بکرا اور دمبا ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے قربانی کے لیے، اس کے بارے میں انہوں نے بکری اور بھیڑ یعنی بکرا اور دمبا دونوں کے لیے 1 سال شرط ہے قربانی کے لیے، 1 سال شرط ہے. جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 بیڑ یا دمبا یعنی بیڑ یا اس کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہو تو اس کا جائز ہے، تو وہ صورت یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے اپنے گھر میں پالا ہو اور اتنا فربا ہو
कि बाहर से कोई आए तो वो कहे कि ये तो 1 साल का है, या 1 साल का कोई फरबा भेड़ है तो उसके दरमियान फ़र्क महसूस ना हो, तो लिहाजा वरना शर्त यह है कि 1 साल का हो, भेड़ भी 1 साल उसका बच्चा, या बकरी या उसका बच्चा 1 साल का होगा, 1 साल से कम पे कुर्बानी नहीं होगी। रफ़ीउल्लाह मशवानी साहब, मौलाना साहब मरहूम जवाब मुंगदर का। फैज़ मोहम्मद साहब बांग के अकूनत जोड़ावल गटा व तवान न लरी संग दी, दस मतलब दे बांग के अकूनत जोड़ावल ची गटा व तवान न लरी संग दे, दखो सवाल संग दे सही सवाल खुद न दे करे जी पोई शूर अहमद दिल वजीर से भी बिया बकला वी लाइव प्रोग्राम बा हर एतवार तवी इंशाल्लाह 10 बजे मुझे कम वोस्ते दे गनीमत गणा बिया बल एतवार तमुंग या तास जुंदी या कना दगा शेर का कना चखल को तवरसी और तादा पर सदका जरियाशी दा मसला याद कई पा पदी फेसबुक बांधे सदका जरिया हम की जमुंगा पेज या नूरा दीनी पेजुना लायक के शेर की तासुदा पर सदका जरिया मड़ावे खलक दा शेर कई मसले तजदा कई तासुला सवाब मिलेगी ज़्यादा न ज़्यादा शेर को। मोहम्मद सईद सेविच मुफ्ती साहब इर्तगरल के बारे में क्या फतवा है? इर्तगरल पर बारे के खुदा फतवा है इर्तगरल चो डेर नेक सड़े हो और डेर खसड़े हो और खिलाफत उस्मानिया जिचा कायम खड़े हो आगे प्लारो इर्तगरल कस्ता मकसद दवाई चे इर्तगरल ड्रामे पर बारे के फतवा वक्ती नागा पर पेज के शता पागे बाने माँ 15 मिनट तफसील खबर कड़ी दा ची दगा ड्रामा कतल जायज़ या नाजायज़ दा पेज के गोरा तफसील सर मदा खबरा कड़ी फस फजल रहमान रुगानी साहब वही चे चुट्टी दाढ़ी जो कहता है काटना कैसा है दा वड़ा गिरा या दे दा शुंड दलान दे दाम दा गिरी इसादा दा बना कटका है दा वड़ा गिरा च खलक वरते के बचे वरते वही दादा गिरी इसादा दावा हम न कटकवे लांदे चावस के गिरा कुर्बानी का जानवर बीमार हो गया और ज़बा किया, अब क्या हुक्म है? दे जवाब खुमंगा दर का कना पावल के अताउर रहमान जो ऐसे भी चेदा दा पोडरो पैसे भी हाँ दा पोडरो पैसे भी और ब्या प्रे हलाला कार कहे हलाल कार कैदा बसंग गई हलाल कार पा पोडरो पैसों बांधे का सवाब दरता न मिलेगी। ज़कात हराम अल्लाह पाक फरमाई नबी अलैहि सलाम फरमी च अल्लाह पाक हराम माल न कबलई हज उम्रे दे पे न कबली की हराम माल बांधे जी। बल यो मलगरे दे सैयद मोहम्मद साहब दी टेलीफोन कड़ो च बैंक की कम सेविंग अकाउंट ते नो आया कदा सूद खतरा वी नो पदे के पैसे खुल संग दी औ सेविंग अकाउंट के सूद दे अल्लाह बांधा करंट अकाउंट के खतरा द सूद वी पर सेविंग के अकाउंट खुद देता वेले चित्ता तब भी सूद मिलेगी नो दा खुसरा सर सरी हराम करंट अकाउंट चे कम दे पागे के द सूद कला चता मिलेगी कि चता ना बल्कि दो खुपी सूद कई कि ज़रूरत थी नहीं आगामा जोड़ा हुआ का ज़रूरत थी नो करंट अकाउंट जोड़ा वाले सेविंग अकाउंट के हो बार सूरत खराम दे आगे के हो पैसे ताला दर कई सूद दर कई कतः ना खली नुजान ते दर नवाली नसीर खान साहब कुर्बानी हैवान यानी गया चे 100 टाइम कुर्बानी की तो गया के वो कसान कुर्बानी कवल शी ओ द वही उम्र बवी 2 कला ना कम नी चे मेले के او په منډه کې कम زناور واخستو چې غخونه نیو कुर्बानी په نکیږي 2 غخونه ضروری دي دا اگر چې د غخونه علامات دي خو منډه کې ټول خلک دروغ وای نو تا ته وی چې غخونه نه دي کړي خو 2 کاله 2 میاشتو دروغ وای یا یو کال یو می هغه خلکو باندې به اعتبار نه کوي سوداګر باندې بلکې غخونه به ګوره کور کې دي چې ستر کړي غخونه ما ګوره عمر یې ګوره ها امید دې چې جواب در سید جنرال صاحب وی چې السلام علیکم جی زمونږه یو ملګری دی اغا وای چې مې کوژدن کړی دا اغا ما دا خواخې دا فر تگ سره مې غټ کار مې کړی چې غلط کار کړی دی اغا لوري پتا باندې حرام ده کخواخي سره د کم خځه سره د غلطه زنا د وکړه غي لور تا باندې حرام ده اغه لور پرې دوا تا سره نکاح نه کیږي روح الله خان صاحب وی چې اسامه ته دهشتګرد ویل څنګه دي دهشتګرد ویل جایز نه دي اسامه دهشتګرد کلاو دهشتګرد خو هغه دی چې هغه خلکو کې دهشت پیدا کوي زیاتای کوي اسامه خو د اسلام دفاع لپاره جنگونه کړي اسامه خو شهید دی او مونږه د عمران خان په میډیا واوریدل چې عمران خان ورته شهید وي او د نواز شریف پر ټای ولا یو د لعنتی الله دې په لعنت ووري شکل د لعنتی په شان دی
څه نوم یې دی خواجه به څه شي نو اجړه په شان دی هغه ورته دهشتګرد وي عمران خان مونږ ډېر تعریف کوو په دې خبره باندې چې د ورته دهشتګرد وي الله پاک ته وکړي چې عمران خان کې دومره ایمان راشي چې داسې د ایمانی خبرې شروع کړي نو مونږ به اخره پرې هغه حمایت کوو ښه او په دې خبره باندې یقینا چې عمران خان مونږ حمایت کوو چې د ورته شهید وي اسامه بن لادن ته او د بل چې د نواز شریف پرټۍ ولا دلاګان دی الله پاک دوی تباہ او برباد کړي او دوی ورته دهشتګرد وي بل یو ملګری چې ریاض احمد صاحب د کراچۍ نه ټلیفون کړی دی چې زه سمندري جهاز کې زما ډیوټي وي د کور نه موږ چوزو نو شپږ اوه میاشتې موږ بهر یو نو موږ ته پته نه لګي چې کوم ملک به موږ څومره وخت تیرو 15 ورځې الا 7 ورځې اس پته موږ نه لګي نو دی چې زموږ د مونږ څه حکم دی موږ ته تفصیلی چې تاسو 15 ورځې نیت نه دی کړی یا د نزیات نو که تاسو باندې کال هم تیر شي تاسو به د سفر الموز کوئ کومه علاقې ته لاړې په 15 ورځې په نیت نه تلې ذهن دې نه دی برابر کړی چې کله 100 ورځې به تیراو نو چې 100 ورځې تیراوي تبا سفر الموز کوي او چې کله د ذهن د 15 ورځې برابر ک نو سفر د مات شو بیا به اقامت الموز کوي او سلیمان احمد صاحب چې اسقاط جایز دی کنه جایز نه دی قطعا جایز نه دی اوس تاسو میراث ویلې ټولو عالمانو میراث ویلې دا میراث کتاب څه دی دا سرجی په دې کې ټولو اول مونږ ته دا ویل شي ودی چې کله مړی وشي نو هغه سره درې حقوق چې متعلق دي تجهیز او تدفین دین قرضه او وصیت نو چې کم شی فرض دی تا باندې هغه خو نه کا اسقاط ته منډه و اسقاط کا دا خو ته من فرض دی نه واجب دی نه مستحب دی یو بدعي امر دی اسقاطونه په نن سبا وخت کې اسقاطونه پیسې پورا دي دا کفاره پیسې پورا دي خلکو سره کڅو کفاره فدیه ور کوي فدیه کدل منظور دروي پیسې هر چا سره پورا دي چې نو بیا دا هیله ولې کې د اسقاط ولا نو دا هیلیس او دا اسقاطونه نن سبا بالکل جایز نه ثواب درته نه ملوي که پیسې در سره ډیری نو ورکپ کترونو باندې تقسیموا او ثواب درته نه ملوي الټا به درته غضب ملوي دا اسقاط او هیله اسقاط دا قطعا جایز نه دي کڅو ورته جایز وي ثواب ورته وای دلیل ذکر کی دا نور الیزاح ولا دلیل دی نه ذکر کی نور الیزاح ول دلیل باندې مونږ پویو هغه دا پر ډیر شرایط هغه شرایط نن سبا نه دي پورا ښه او نه ضرورت شته نن سبا فدا مسجد صاحب وي چې مفتی صاحب چې کم علت ته پراو هغه معلول چې دا ختم شو نو لہذا هیله اسقاط ختم کړي ښه فدا مسجد صاحب وي چې مفتی صاحب د دعا درخواست الله پاک دې ټول مرادونه پورا کړي قربانی کا جانور بیمار ہو گیا دمول درس اول کی جواب در کړي دي بیا د سوال مره لګل لزل درولې چې قربانی زنور بیمار شو غریب یې مړ شو نو بل ما اخلا کمالدار بل والا نسیم الله صاحب وي چې غریب دوسرا قربانی لے یا نه لے جواب مدر کړي چې غریب دی بل قربانی نه اخلي او مالدار دی بل والی ظهور الله تنها صاحب وي السلام علیکم مفتی محمد ندیم محمودی صاحب زنده باد نسیم الله صاحب وي چې غریب دوسرا قربانی لے او جواب مدر کړي او چې غریب دی بل قربانی نه اخلي ثنا الله مفتی صاحب سعودی عرب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسرار خان صاحب آیات سے ثواب ہے نا ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے جواب مدر کو جی اور فضل الرحمن روغانی صاحب وہی چی شادی کے لیے 3 یا 4 تولے سونا لے کر بعض سمن دے کر بعض سمن ماہانہ اقساط پر دینا کئی جائز دی دا سونا پاکستانو باندې یا په قرض باندې اخیستل شيخه یو طرف ته قبضه راشي سونا خو ته قبضه کې کنه نو سونا په قرضا باندې یا پاکستانو باندې اخیستل جائز دی سیف اللہ عباسی صاحب وہی ایک قبر میں دوسری میت کو دفنانا کیسا ہے جبکہ پیلی والی مردہ کی ہڈیاں اس قبر کے نیچے دفن کیا جائے صحیح دی چې اډو کې د نورو ولا دفن کې په یو قبر کې دوا درې مړي دفن کول شي جایز عدنان خان صاحب وی سورانینا څوک چې د حکمران وخت ته کنزل بدر دوار توای لکه مثلا نن سبا چې څوک عمران خان پس کنزل چې عمران خان خکار کوي نو کنزل ورته څوک کوي مونږ ورته تعریف نه وکړو چې عمران خان اسامه بن لادن ته شهید وي مونږه تعریف وکړو چې الله پاک ته نور توفیق ورکړي چې دومره د غیرت ولا فیصله وکړي مونږه تعریف کو او چې کله عمران خان غلط کارونه کوي چار څوک وی کا حکمران عمران خان وی کنه شریفي کار سو نو بیا خو بوای چې دا سړی غلط ته آینده د پر وټونه ورنه کوي او دروغه بچا پس غیبت نه کوي ولایت همدرد صاحب وی پیر عزیز الرحمن صاحب کے بارے میں سوائے هغه بیتاتی وکنه نه پیر عزیز الرحمن صاحب په باره کې علماء دیوبند وایي چې دا حق پرسته حق ګوی عالم او عاجز او فقیر سړی او الله پاک ته جنت الفردوس نصیب کی دین دا پر ډیر کارونه کړی حامد خټک صاحب ماشاءالله علاؤالدین صاحب
हाँ वहीद खटक साहब वो एक लड़की के साथ आपकी दोस्ती है और वो आपने छोड़ दिया है, दूसरी उसकी बहन के साथ आपकी निकाह हो जाती बिल्कुल, यानी चीवा जिनायद आगे से रहता आप दोस्ती है और वो आपने छोड़ दी, युवा जिनायद आगे से रहता मलगरतिया दा आदे प्रे खुदा अगबला खोर सर वादा का दा जायज़ थी अगर मुंगा ख्वाखी है दऊची द चा जिनाय मोर सर द गलत लेन देन तिरकड़ी नो जिनाय अगा लूर सर बिया निकाह न शको। उमर खान साहब अल्लाह पाक टोल मुरादुना पूरा की। तलहा रिजवान साहब मुफ्ती साहब का यो कस बीमार शी और अल्लाह शेफा वर की मुनसा तरीका दा सुमरल मंजूना ची कज़ा कड़ी दी अगादा याद की वदीली की अगादा हरल मुनसर कई कज़ाल मंजूर दा पारा बल वक्त के कवलश महा मसलन द सार कज़ा का मसपखीन कवलश मसपखीन कज़ा सारम कवलश। हाँ रूहुल्ला उसामत शहीद वैले शे बिल्कुल शहीद दे सफ़ेद सैफ दस ये सैफ अकुनत जुड़ा हुआ सैफ न दे करंट यू ना ना अगर ला कर अकाउंट तथा यो लाकर मिलाओ सेफ मिलाओ शी के पैसे के दे ना जायज़ दिला कर अकाउंट जी। हाँ नसीर खान साहब जी मुफ्ती साहब वड़ा ज़ख़ीरा का वड़ा ज़ख़ीरा कौल या दस यो बल शे ज़ख़ीरा कौल ला एहतिकार दे हराम दे ला कनन साहब पेट्रोल चब ज़हीरा कड़ियो नो वो सिराओ बसल दो द परदा गट हराम अदा। अस्सलाम वालेकुम बादशाह हुसैन साहब जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब मैं एक सवाल पूछते जानता हूँ कि बाज़ जाए नमाज में मुताफ का नक्शा होता है यानी सजदी की जगह जो पाँव खींचनी चाहते पजन जो नमाज बांधे दे खाना काबे तस्वीर भी नागे बंद खपेला गवा जायज़ दी पखना काबा बंद खतल शे तस्वीर खोला परेदा। हाँ मुंग हरम तलाट शु खाना काबे की तवी को मताफ बने मताफ के खपेला गो नो तस्वीर बंदे खपाला गवल शे। हाँ जायज़ दी इलाहुद्दीन साहब वही छे मुफ्ती साहब अगर किसी ने किसी पर फायरिंग की अल्लाह ने इसको बचाया अब 2 लाख पर सुलह होगी तो ये पैसे लेना कैसे जायज़ नहीं दी चाची पचा बने डजे ओकड़ ले और दे डजो सिर्फ ये एकदम कत्ल ला पर 2 लाख रुपया अखली दादा पर जायज़ नहीं दी नोरा तरीका कार दी जोड़ की चीज खलक चा बने डजे न कई द ताज़ीर बिलमाल जायज़ न दे। अलहाज नूर वहाब कुरम जिनसे सऊदी अरब से दुआ की दरख्वास्त अल्लाह पाक तखपल वतन तसलिम व गनिम रावला अल्लाह दे खुशहाल रावला तय्यब। मुफ्ती साहब तास व्हाट्सअप नंबर जमुंगा व्हाट्सअप नंबर पदी पेज लायक का चिकला प्रोग्राम ख़त्म शी पदे के व्हाट्सअप नंबर शता लांदे पके लाटशा। मुफ्ती साहब सवाल न जमा शुदा जिक्र परवेज द मलकंडेर पे खवन जी टेलीफोन कड़ो दी विच पंचपीरियानो सरा तर्जमा कोल तफसीर कोल संग दी नरीनो द पारा हम और जनानो द पारा हम چې څوک ستا عقیده خرابوي مبتدعين وي هغونه قرآن پاک زده کول یا سبق زده کول نو ستا عقیده ورسره خرابي. علماء کرام لیکي چې کم خلک ګناهګار دي فاسق او فجر دي هغه پس المنز کیږي خو چې چا عقیده خرابه ده هغه پس بیا المنز نه کی مکروه تحریمي دي. فقه اکبر کې ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایلی جی بل یو ملګری دی جی عبدالولی صاحب د متنونه او دا مسله د پنځپریانو و غیره ولا سیفیانو دا مسله زمونږ پیج کې ډېر په تفصیل سره ذکر ده پیج لایک کپې کې وګوره ما دي ته ولې عبدالولی صاحب د متنونه پوښتنه کړې چې د سنتو نه بعد او د جنازې نه بعد د دعا ثبوت شته دی که نشته دی؟ د سنتو نه بعد هم جنازې حکم د دعا چې کوم حکم دی د عام دی دې کې دا نشته چې بس سنتو نه بعد نه کیږي. یو ځل نبی علیه السلام فرمیلی چې دعا کولی شي هر وخت کې کولی شي نو پدې کې ته سنتونه بعد کولی شي فرضونه بعد کولی شي. جی درویش صاحب د رنګرون نه پوښتنه کړې دی چې ټینشن او ډیپریشن د لپاره مونږ ته څه دعا وظیفه وخا ټینشن او ډیپریشن د لپاره مخام او مخصوصا په منځ کې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 41 دفعه وای ان شاء الله الله به روح جوړ. مولانا نور الرحمن صاحب د دې نه پوښتنه کړې دی چې زما تر د بیمار د په کورسۍ کې مونږ کوي نو لاندې په زمکه باندې خلک تلاوت کوي نو زما تر د دې وجه نه بهر ولړی تر هغه پورې چر د خلک تلاوت کوي ماته ګناه کیږي نو دی چې آیا دا د لپاره جایز دي چې په کورسۍ کینی جمعات چې لوی جمعات توي که په څوک په قرآن مجید دی لاندې خیر دی د په کورسۍ کینی کیناستل شي خاخه د کورسۍ مسله دی وکړه یو کورسۍ مسله مونږه غلطه کړې وا هغه نه مونږ رجوع کو وای ورای جی مونږه داسې ویلو چې څوک په قیام باندې قادر دی قیام باندې ودرېدل شي رکوع سجده نشي کولای خو ودرېدل شي مونږه دا مسله داسې غلطه کړې مونږ وی چې دای چې ونه درېدو ډایرکټ کیناستو ها قیام یې نه وکړو نو لمونځ یې نه وشو خو دا مسله داسې نه ده غلطه مونږه کړې تاسو یې نوټ کړئ. هندیالي کلی دي چې یو سړی رکوع سجده نشي کولی د لپاره قیام معاف دی او یعنی د په نو درېږي په کورسۍ کینی ډایرکټ قیام ورته معاف دی. ښه دا مسله نوټ کړئ. د مونږ پروګرام کې یا څو پروګرامونو مخکې کړی وه نو تاسو یې نوټ کړئ چې څوک رکوع سجده نشي کولی نو قیام هغو دپاره معاف دی.
لال زده السلام علیکم. د جواب حواله ورکوا د هر جواب چې مونږه حواله ورکو نو یو پروګرام کې مونږه غسل 200 300 سوالونه جوابونه ورکو نو چې حواله ورکو د الله بندانو مونږه خو 500 سوالونه جوابونه ورنکو نو دا پروګرام کې البته که کم سوال تا شک او شبهه پیدا شي اشکال پکې پیدا شي یا تاسو سره حواله چې مونږه غلط کړي نو مونږه باغې حواله درکو جی نور د هر سوال مونږه حواله نشو درکو. عدنان خان صاحب سورانی دعا الله پاک ته دنیا آخرت خیستا کی ولایت حمدات سے. اسامہ عثمان قاری مفتی صاحب بارک د خلق د نظر د بارک استعمالوي جایز دي کنه دا څه شي دا سوالونه انتظار کوي. آیا سیب د ثوابینه ټلیفون کړو د دې لګه مشوره هم غوښته سوال لګ تفصیلی دي دی چې زموږ خور 12 کالو عمر د مدرسه کې موږ داخله کړی دا او سبق وایي رشتہ ورپسې راځي زموږ رشتہ داران دي ماما زوی مې دی غواړي خو مدرسې ولا د قانون دی ک رشتہ داری کوم رشتہ وشي هغه جنې بیا موږ هغه مدرسې داخله نه ورکړي وي زما پلار اوس دا و چې دا فارغ شونه دا به بیا عالم لا ورکوم امید سړي لا نشم ورکولې او اوس ورپسې رشتہ داران هغه رشتہ غواړي نو آیا موږ سوق موږ د پر دی چې مفتی سي مشوره لګو کې ولې سي به اوریم پروګرام نو دی چې موږ آیا د رشتہ اوس کو کنه اوس نه کو بیا د فراغت نه بعد بیا عالم لا ورکو بهتر دا دی چې جنې چې دا بالغ وي نو رشتہ وکړه عالم ته انتظار مکوه چې ښه سړی دی نیک سړی دی او سبق په هغه په وای کني څومره سبق ویل دا کافی دی بیشتي زور چې ویل شي زنانو د پر بس دومره علم کافی دی چې بیشتي زور ویل شي نو رشتہ ضروری دا غاوکه جی. دانش صاحب د سوات نه ټلیفون کړی دی وی چې زما خزشته خو بچی مې نشته دی او بل خزک ټکل کیم خو سوکراکین له وظیفه راته خو چې دویم وادو کوم اولاد د پاره دویم واده د پاره تاسو چا سره چې خبره کوي نو و پیره پیغه باندې دا چوف کوي چې یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود امید دي چې هغه تا باندې رحم وکړي. بل ملګری دی سعید صاحب د سوات نه ټلیفون کړی دی چې زما یو ملګری دی هغه وی چې زه وړوکوالي کې د خواخې زما پرتګو ناغي سره ما غلط کار کړو او اوس می داغي لور سره نکاح کړی دی نو آی زما نکاح باندې ساسر خونه پروت کا بالغ نه نو خواخې سره د غلط کار کړی نو مسایرت خواخې پرتګ سره یادې چې داغي پرتګ سره ما شاوت پورا کړو پرتګ سره مسایرت نه ثابتي نو چې خواخې سره بدن دینه د مسا کړي او یا د هغه فرج داخل ته نه دی کتلی نظر د پنده کړي مسایرت په پردوک باندې تش په پردوک باندې نه ثابتي ک پردوک یا چولې نو بیا خو ثابتي ک پردوک بهارو بدن نه جوړي بدن سره د کا مسا کړي د پردوک چې نرم دی کاس او یو زنانا پردوک چولې تا ور سره ذکر مسا کو نو دا حیل په منس کې یعنی حرارت چې دا د پر حیل نه جوړي نو بیا مسایرت ثابتيږي کستا مقصد داوی چې زما او د خواخې په منځ کې پردوک خیلو نو بیا مسایرت نرمي که غټ وي دا جبي ولې نو بیا صحیح دی دا څه کار وکړي دا مسله چرته مفتی ته لاړ شني دې درول افتا ته اغل ته پزان په پوي کوي دا پروګرام خرابيږي خلک وي دا څه وي مسائل لا سدي چې بیانول پکار دي خو خلک زنه په پويږي ناغه وي دا څه وي جی. البته دا مسله عامه ده نو دا خبره بیا یاد لري چې خپل خواخې ته لاس ورک خواخې ته او ذکر یې منتشر شو ذکر خو پیژنې کړه وضوی تناسل چې منتشر د شو او تلاس ور سره لګي که خواخې سره نو خپل خزه در باندې حرام شو دا خپل خواخې ته ورولېږي ته دا زما باندې حرام جی. بل یو ملګری د محبت د مان سحرین ټلیفون کړو دی زما جنرال سٹور دی نو پدې کې ما نه قرضم خلک وړي وي او سودا نو زبر د زکات سو حکومي زکات په کم مال باندې زو ادا کوم چې کم قرض تلې دی هغه هم د کم مال موجودي نو د زکات ادا کوم تا باندې د خلکو باندې چې ستا قرض دی دا براواله او چې څومره مال په دکان کې د دې قیمت د ټولو به زکات ورکای او کتا باندې د خلکو قرض دی تا باندې نو هغه به منفي کای ورنه چې څومره مال پاتې شغه کې به زکات ورکای اور طیب صاحب وای چې دو فریقوں کے درمیان صلح کرتے وقت ایک پر بکرا یا گائے ذبح لازم څوک چې یو بل کې صلح کوي او یو بل باندې وا یا بکرې په کې دي دا جایز نه دي دا خوراک هم جایز نه دي جی. بل ملګری پښتنه کړه یو پنځپيري مولا د خزرایات نومې دي د مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمت الله علیه پسې بدر دوی جی بدی کړی زما دوی چې دا قبر نه خوشبوئی راځي او دی چې بدبوتی راځي نو بد کړي غلطه خبره نه دي پکار نو دی به موږ څه جواب درکو دی الله بندگانو مخ کې وای قاری طیب محمد صاحب کہ اگر ایک بندہ ایک مسجد میں اذان بھی دے اور اقامت بھی کرے لیکن پھر دوسری مسجد میں امامت کے لیے جائے تو یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک تھے
امامت بل ځای کې کوي او یو جماعت کې اقامت او اذان کوي نو دا جایز دي. روح الله خان صاحب وایي چې دا سنت نه بعد په جمع دعا کول بدعت ته کنه نه بدعت نه دی جایز دی التزامي بدعت ته وایا کنه. تحریک خان صاحب علیکم السلام واتس اپ نمبر زمونږ په دې پیج کې لاندې وګوره. دا سوال ختم کو بیا ختمو ٹھیک شو یو دا ختمو بس. الحاج نور الوهاب قرم جن سعودي عرب سے دعا سمره سعودي کې د بار ملکونو کې ملګری دی الله د خپل وطن ته سلام او غنیم راول بیماری نه د الله شفا ور زما خور دا زما پلار وی چې علم او کی او خدا هغه رشتہ هم رضی. محمد آیا صاحب خور ته د رشتہ چې رضی نو فورا واده کا علم نه واده کول ډیر ضروری دی. دین او دنیا ځان له کور جوړولو لا لګي پیسې جمع کول باندې زکات شته او چې سپور د پکور کې خرچ کړي نه تاسو سره پیسې جمع کال په تیر شي زکات په ورکای. نور رحمان صاحب وایي اگر ایک معذور شخص مسجد में कुर्सी पर बैठा हो और दूसरे साहब में तिलावत करते जायज़ दी. वहीदुद्दीन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माशाअल्लाह. माहिर साहब वایي सलाम कड़ा او कराچۍ نه زاړه में درځيږي دغه جو اول کې مونږ جواب درکو. ابراهیم خان صاحب سلام کړه دا هاشم علي صاحب سلام کړه. دلته یو بل ملګری پوښتنه کړې ده جی. बेताब वजीर वही मुफ्ती साहब मैं फ्रांस से हूँ. फ्रांस से सवाल क्रिश्चियन औरत के साथ शादी कर सकता है او ईसाई खद सर वादा कवल शि. हमदर्द वही چې تا بهتره نه ده چې ईसाई سره واده وکړي جایز ده بهتره نه ده. جی جاوید صاحب جی تاسو आवाज کټ کیږي څه فرمای. مفتی صاحب मैं فرانس یو دی جواب مونږ درکو ईसाई سره واده کول شي. السلام علیکم مفتی صاحب د قران سره کفر د مف د دینه کټکړې د سوې کټکړې ګیره د باز ګیره داسي کټکړې ګیره ګناه د حرام ده. السلام علیکم مفتی صاحب الحدیث وای چې اهل الحدیث وای مقلدین ضرور دا سوای ته سوال باندې پوینه مطلب واپس کې بیا. السلام علیکم مفتی دا قران سره جواب سوال باندې پوی ګونه ارتغل ډرامې متعلق په پیج کې جواب شته ده. مفتی صاحب مې فرانسي دی جواب مده هغه قرباني کول او څوک چې قرضدار یا قرباني کول چې قرباني جایز ده. مخکې مفتی صاحب شریک پټه او شر پچا باندې دي چا سره چې پټه شریک وي کنه ځمکه شریک وي دا غي او شر چې نیمه او شر یو ته ملوي پیداوار نیم بلته دغه شرکت نو په دواړو باندې دي. مسله دا چې په اجاره باندې چې پټه والے د دې او شر دا کې مسله ده. یو پټه دي نیمه پیداواری ماته ملويږي نیمه د زمیدار کشتکار ته ملويږي ماته څومره پیداوار ملاو شو د غیب زکات په زور کو تا ته څومره ملاو شو غیب زکات په تور کا خو ما تعالی پټه در کړې دي په نقدو پیسو باندې یو کال لپاره 15 کالو لپاره په دې کې مسله ده. یا تا ته مو ویل چې یو کال به مال لسمنه غنم راکای نو ما ته لسمنه غنم راکې په ما باندې زکات نشته ده ما خو اجاره واخیسته زبا تبر چې ټول پیداوار زکات ورکای تا چې په اجاره باندې پټه اخیستې د ټول په د سولونه وګوره ټول ولکم د ټول پیداوار ټیک تاسو نوم څه دی لاندې لاړ شه کوم ځای نم ټلیفون کړی چا سولونه نه لیکلي لاندې سولونه ولیکي بیا راځي محمد قریش ته جواب درکړم دستخط په ځای ته وکړه چا سولونه نه لیکلي کنه لاندې سولونه راولي بیا راشه قسم سره لاندې سوال دی لیکل ودی لیکل چا چې نه چک دته ورکړه چې کړي بیا مزه خیر ده عبدالرحمن صاحب چې کړي بیا مزه دنه چې کړي ځلاټ شه ټول چې کړي د یو کس نه دی چې کړي دوه الاندې دا ولي د یو ټلیفون راغی وای ظرف جاوید صاحب د پیښونو ټلیفون کړو دی چې دا ین یا ډالر سړی حواله کوي دا پکې راوړل د میاشتې په نیټه باندې ین قیمت 24 روپے وی یا 23 وی نو یو میاشتې نیټه نه بعد ولا ورکی چې په قرض او یو میاشت بعد ولا 25 یا 26 روپے ریټ باندې خا کرنسی چې بدله شي کنه بیا هغه په ګرانه باندې خرڅول شي چې کرنسی بدله شي او په قرض باندې هم خرڅول شي خامخ کې وای بل یو ملګری دی جی محمد قریش سے درنګ روډ ټلیفون کړی دی یو ولکته چې دوسی پاری حفظ کړی بلوغت رسیدلې د خو فرایض او احکامات باندې نه پويږي ایده پس مجوید قاریان او منص جایز دي عقل وی چې بالغ نه په پس المن نه کیږي سو پر بالغ شوی نه اگر خپل مجوید وی قاری وی او چې بالغ نه المن ور پس نه کیږي بیزار خان سے کمنٹ کړی السلام علیکم جی څنګه عزت د یو ای نه وعلیکم السلام رحمت الرحمن الله جی ټی ای لیکلی مفتی صاحب د یو علم په علم باندې لعنت لیگل څنګه ابو مویا پټای جی صبح قزال منسر سار دین المنس قضا شوی فرض قضا شي سنت قضا شي زوال نہ مخ کے کیا اول سنت کو کبھی فرض ہوگا جو وضو جنازہ کے لیے ہو جائے اس وضو کے ساتھ فرض ادا کر سکتا ہے آؤ
چې کوم اودس چې ته جنازې د پراو کې په هغې باندې فرض لمونځ ادا کولی شي. البته چې کم تیمم جنازې د پراو کې په هغې باندې بیا لمونځ نشي ادا کولی، اودس باندې کولی شي. سوالک ختم حیض کی حالت میں کولی شي. اسماعیل صاحب وہی چھے اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر جا رہے ہو اور 15 دن سے کم ہو، اس کا 15 ورځ نه کم زی نو بیا به سفر لمونځ کوي. 15 نه زیات زی نو سفر بنک جای نماز باندې استری کولی شي. عدنان صاحب وہی توحیدی سواتی جواب سوال دے توحیدی قاری طیب محمود سے بھی جواب ورکړی چونکه سوالونه ډېر دي نو د ملګري د انتظار وکړي. میرا سوال ابھی 22 منٹ ہوا ہے لیکن جواب نہیں ملا. قاری طیب سے سوال لے کم ته ماته مخې ته راشي جواب مې درکړی. خلیل الرحمن حقانی صاحب وایي چې کچېرې قرباني د ځناور خقر یا څه وایي حکومت کی قربانی جایز ده او که نه داسې شي. اوس دې سوال به زه څنګه جواب درکړم چې سوال دې پړویږي نه. که خقر دې مراد وي چې خقر یې مات شوي نو مات دې وي خیر دی، او که خقر یې داسې مات شوي چې د ګوده یې راوتي د مازغه پکې چې د قربانۍ د ځناور خقري پوستکی وځي پوستکی چې راوځي چې بیا پې قرباني کي چې مات شي بیا پې قرباني کي چې بالکل د جړ نه راوځي هغه یې لیدای شي ګودا پکې بیا نه کي. محمد اصغر صاحب وایي چې رښتینې وظیفه وخایره ده. رښتینې وظیفه اول کې مونږ خدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا عبدالرحمن یوسفزی وی پارټي جوړول څنګه دي سب مطلب څه پارټي. شاهجهان صاحب غفور رحمان صاحب صلی اللہ علیہ سید اظہار احمد صاحب وہی چی سونا 1 تولہ کتنا گرام ہوتا ہے اسلام میں زکوٰۃ کتنا تولہ پر فرض ہیں؟ یو تولہ 100 گرام ہوئی اور سمرہ باندھی زکوٰۃ فرض 12 گرام وہی کنا تقریباً جی او اونی میں تولہ سونا ہی نو زکوٰۃ پہ فرض ہے. برہان الدین صاحب عبدالوکیل صاحب جزاکم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام. برہان الدین صاحب سعودی عرب ریاض نا السلام علیکم وعلیکم السلام. دا سوی زکوٰۃ کم قیمت کې دی اخیستو دا خرڅولو. زکات چې کم سیزونه دي چې پسو اخیستی پې به نه ورکړي چې پسو خرڅيږي پې به زکات ورکړي. زاویا هاشم علي سے پوښتنه کړه چې مفتی سے بالغ زوی مول لخ په چاپی کولې شي نه دی چاپی کوي. روح الله حقانی سے مفتی سے محترم د لایو ویډیو کول څنګه دي؟ لایو ویډیو جایز. محمد عبید سے مولانا سے ما سره 60,000 روپے دي 60,000 درهم باندې زکات کیږي. 60,000 درهم دی چې ما سره روپے دي 60,000 درهم زکات پکېږي کنه کیږي ولې نه پکېږي. خالد عمر کنداری سے وی چې په افغانستان کې جهاد فرض عین دی. او د افغانستان امارت اسلامي او فتوا ده چې فرض عین دی پکې. بل ملګری کبیر خان سے وی چې په سفر کې د وتر سو حکم دی. افغانستان کې د جهاد تپوس ولې خلک کوي؟ افغانستان کې خپل علما کرام دي لوی علما کرام او په دې باندې خړوند مخ خپويږي چې افغانستان امریکای نیولې اسلامي حکومت یې ختم کړ. نو دې کې د تپوس ضرورت دی. خپل اسلامي حکومت دوباره قائمولو د پر جهاد فرض عین دی. البته دا اشکال چې امریکا خو سلاړه نو چې لاړه نو خپل جراثیم خو پرې خودل کړه. امریکا خو لاړه نه کنه چې سو پرې دا غنی نه ځان سره لري کړي. دا اشرف غنی شو دا د امریکای جراثیم دي کنه. البته اسلامي حکومت سو قائم کینو طالبانو له حق نشته چې بیا جهاد وکړي. اسلامي حکومت ته پارا امارت اسلامي حکومت ختم کړي د امریکای سو پرې واپس بیا اسلامي حکومت نه قائم شوه نو جهاد په فرض دی. جی حسن جان وایي چې په بریلی پسې موږ کیږي نه. عبد الله زهیر پښتنه کړي دا خبره لګدا سي مبهمه ده په یو کفري ملک مسلمان شي اوسېدلی چې هغه کفري قوانین په ځان لاګو کړي. دا چې د پاکستان قانون غیر شرعي دی او عوام ټول مسلمانان دي په وخت د فیصله کې د دوی فیصله په غیر شرعي قوانین ټوک په ما انزل الله فیصله نه کوي دا کافر دي. څوک چې قرآن پاک نه انکار وکي یا قرآن پاک باندې فیصله وشي د انکار وکي دا په دې کې رضی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. دا بل خالد عمر صاحب چې په افغانستان نه جهاد جواب مون قادیانیانو باندې جهاد یې دی کنه چرته ویلي قادیانیانو مرزایانو باندې جهاد څنګه دی؟ مرزایان خو واجب القتل دي او چې حکومت یې نه قتل کوي مونږ ته اجازه نشته. ها زاهد الرحمن سادی سے پوښتنه کړه چې موبایل مستری سره چې کوم موبایلونه اچھا والا پاتې شي او مالک یې را نشي نو مستری په دې موبایل باندې څه کوي؟ شریعت څه وایي دی بارک؟ نو دغه به غریب ته ورکړي صدقه به کړي هغه پسې به ثواب وبخي چې چا نه پاتې شوی. دعا به وکړو. ښه جي ګرمي هم شته ډېر زمونږ ملګري هم راغلي ګرمي جوړه شوه. دعا به وکړو زمونږ د ملګرو دپاره خصوصي بار ملک دپاره چې کم ملګري دي او زمونږ دا ملګري چې راغلي دارالافتا والا دعا وکړئ. امین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام. یا الله زمونږ دارالافتا سره چا تعلق دی هغو په علم کې اضافه وکړي په عمر کې اضافه وکړي خلکو زړونه دوی طرف ته مایل کړي
چا حاجت څومره حاجتونه دي شرعي حاجتونه پورا کې یا الله چاته محتاج ما کې یا الله دنیا آخرت عزتونه نصیب د اسلام او د دین منبع یو ګرځوي بار ملکونو کې څومره ملګری دي یا الله خپل بچو ته خپل بیبيانو ته خپل مور او پلار ته خیر سره راولي خپل بچو په سترګې یخه کې الله پاک ته شفا بیماران دي شفا کامل عاجله ورکی لارې دی الله ورته ټول کلاو کی بن لارې دی الله ټول ته مسافر ته کلاو کی الله پاک ته خپل وطن کې ثواب وګرځوي هغه مسلمانانو ته دعا وکړي چې دعوت تبلیغ کې په بار ملکونو کې جهاد فی سبیل الله کې دي تصوف کې دي مدرسو کې دي یا الله غو ته کامیابی نصیب کې هر قسم شر نه مسلمانان په امان کې یا الله څومره بیماران دي شفا کامل عاجله نصیب کې چا اولاد نشته نارینه اولاد نصیب کې چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه نصیب کې چا روزګار نشته غو ته روزګار نصیب کې دغه دعا وکړي زموږ ملک یا الله اسلامی نظام نفذ و دائم کی وصلی الله تعالی علی خیر محمد و علیه وسلم.